الحمدلله ګوري ورونو دی لا مذهب خناس د دې قابل نو چې ما د سره مناظره کړې وي خو زمونږ ورورو مخکې وهابي و چې توبه ایستلې د حنفي شوی دی هغه د خپل تسلی دپاره مدرسې ته راغلو او زه مجبوره کړم چې د دې کس سره زه مناظره وکړم کنه زه په واټساپ باندې مناظرې نه کوم ځکه چې په واټساپ باندې مناظرې هسې بې عزتي وي مخامخ هر چاته په هره مسأله باندې مناظرې ته مونږ تیار یو به هر تقدیر د دغه حنفي ورور چې مخکې وابي و اوس حنفي شوی دی د ده د تسلی دپاره زه ورسره مناظرې ته تیار شوم د دغې لا مذهبه سره تاسو مناظره په خپله وګورئ زما په ذهن کې د دې مناظرې خلاصه دا ده چې ما 3 آیتونه تقریبا د پیغمبر علیه السلام 15 احادیث په دلایلو کې پیش کړو او د مقابل طرف د خولې نه یو آیات راووتلو او نه یو حدیث تاسو ټوله مناظره واورئ چې د دعوه دا و چې تقلید بدعت دی او د دې دپاره نه کوم آیات پیش کړو نه کوم حدیث پیش کړو تر آخره او ما الحمدلله 3 آیتونه تقریبا 15 احادیث پیش کړو بل تاسو په دې ټوله مناظره کې وګورئ د کم سوال بې جوابه پاتې شوی دی د ټولو سوالونو ته الحمدلله ما جواب کړی دی او زما سوالونو ته تر اخره پورې هیڅ جواب ملاو نه شو ګوره تر اخره پورې ما درته ویلي چې د تقلید تعریف وکړه او د نه شو کولی تر اخره ما درته ویلي چې د بدعت تعریف وکړه جامع او معنی لیکن د نه شو کولی صرف یو آیات پیش کړو چې بدیع السماوات والارض په هغې کې ما ورته ویلي چې د دې بدیعو فاعل خو الله پاک دی دلته خو د الله پاک ته د بدعت نسبت وکړو بل دا دی چې په تعریف کې خو جنس او فصل وي په دې تعریف کې جنس او فصل کم دی دریم ما ورته ویلو چې دا منسوسي مسله ده او که اجتهادي ته چې وایي چې تقلید بدعت دی دا منسوسي مسله ده او که اجتهادي نو ګوره پرونۍ مناظرې تاسو واورئ په هغې کې ویلو چې نه منسوسي مسله ده او نه اجتهادي مسله ده دا بدعتي مسله ده هلته ځان ته بدعتي ویلی چې څوک تقلید ته بدعت وایي دا جمله چې څوک وایي هغه بدعتي دی بیا په دې دویمه مناظره کې دا ویلي چې دا منسوسي مسله ده یعنی دلته شارع ته بدعتي ویلي معاذ الله پرونی ویلو چې نه منسوسي ده نه اجتهادي ده بلکې بدعي ده یعنی مطلب دا چې خپل ځان ته بدعتي ویلي او نن ویلي تاسو هغه خبر او دا خبره سره یو ځای کوي نن ویلي چې دا بدعي ده منسوسي مسله ده نن شارع ته بدعتي ویلي هغه بدعت شارع ته منسوب بل ما ته نه تپوس کړو چې اکابر مقلدین بدعتیان او کنه د حوالو سره می لوی لوی محدثین ورته پیش کړو د امام بخاری استادان ورته ذکر کړو چې هغه مقلدینو نو ته دې ته بدعتیان وایو کنه نو د دې نه و تختید وای مونږ په چا باندې شخصي فتوا نه لګو مونږ تقلید ته بدعت وایو او مقلد ته هیڅ نه وایو دا عجیبه کار دی چې مصدر بدعت او مشتقی ته هیڅ نه وایي دا مصدر او دا مبدا خو تر مشتقی پورې قائم وي بل اخیری عجیبه خبره دا ده چې ما ورته ویلي چې د هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د وابیانو تاریخ پیش کا چا د تقلید په خلاف باندې کتاب لیکلی دی په بر صغیر کې د غیر مقلدینو یو مسجد تاریخ راته بیان کا چې هغه په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکینی وي د یوې مدرسې تاریخ راته ذکر کا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکینی وي یو 2 پاړې رساله راته ذکر کا خو تر اخره پورې د هیڅ پیش نه کړی شو نور تاسو محاکمه په خپله وکړئ ټوله مناظره د اول نه تر اخره پورې واورئ انشاءالله چې ستاسو تسلي به په خپله باندې وشي واخر دعوانا الحمدلله رب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما ته خاطر موبایل راوړو دا د زدل ته ما که څه خبرې کوي وروره وعلیکم السلام ورحمت الله مولوی صاحب بیګا چې په کوم ځای باندې مناظره پاتې شوې وه هماغه ځای نه به شروع د مناظرې وکړو نو مولوی صاحب بیګانې سوالات زه بیا را معاد کومه چې په دې ځای باندې مناظره ولاړه وه د هغې جوابات به ته وکړې بیا که ستا کوم سوالات و زه به د هغې جوابات وکړمه بیا به یو نوی ټرن شروع شي دغه بیا به نوی ټرن والي یعنی دلایلو طرف ته تللی او کار طرف ته تللی بالکل صحیح ده وروره بیګا خو زما په خیال باندې ما 4 تپوسه کړي اول تپوس مې ستاسو نه دا کړی چې تاسو تقلید ته بدعت وایئ نو د تقلید تعریف وکړئ جامع او معنی تعریف
خو د خپلو اصولو مطابق د قرآن او د سنت نه د تقلید جامع او مانع تعریف وکړي. نن به یو بل سوال هم پکې زیات کړو. تقلید بدعت دی تاسو وایې، نو تقلید د قضیه اول جز دی او بدعت دویم جز دی. نو د بدعت جامع او مانع تعریف هم وکړه او د تقلید جامع او مانع تعریف هم وکړه. دا اول سوال زما. دویم سوال زما دا چې دا تقلید چې بدعت دی دا ستا مسله چې ده دا جمله دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي مسله ده د دې تعین وکړه. او دریم دا چې د اکابر محدثین د امام بخاری رحمه الله استادان دي، دا مقلدین دي. په کتبو د اسماء الرجالو کې ولی په دوی باندې جرح د تقلید نه کیږي چې دا بدعتیانو. او پنځم سوال زما دا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې چا په تقلید رد کړی دی؟ مولوی صاحب بیګا سوالات داو. اولنی سوال داو چې تاسو ویل تقلید واجب دی، نو تاسو په کتابونو کې لیکلی دی چې وجوب ثابتېږي په داسې دلیل سره چې په هغې کې شبهه وي. نو آیا د قرآن کریم کوم آیتونه چې تاسو پیش کوئ نو په دې کې شبهه شته که نه؟ دویم، تا ویل د تقلید او اتباع ترمنځ نسبت د مساوات دی. نو سوال پکې دا شوی و چې دا چا ویلی دی چې د اتباع د تقلید ترمنځ نسبت د مساوات دی؟ آیا ته د خپل امام نه دا ثابتولی شي؟ بل که چېرته موږ ومنو چې نسبت د مساوات پکې دی، فرضاً که چېرته فرض کول خو نشته ځکه په مساوات زه تا سره خبره کومه، نو بیا تقلید او اتباع به د چا کو؟ قرآن او حدیث مونږ ته به د دغه اتباع د چا حکم را کړی چې د چا دی وکړلی شي؟ دریم، تا په دعوه کې ویلي و چې مجتهدوالی د هغې په دلیل شرعي سره ثابت وي، نو ته هغه دلیل شرعي پیش کړه چې د هغې باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهدوالی دا ثابت وي. څلورم سوال پکې دا و چې صحابو کې تا ویله چې مجتهدین و پکې او څه پکې مقلدین و. نو سوال دا شوی و چې کوم صحابه کرام و چې هغه مجتهدین و او کوم صحابه کرام مقلدین و او د هغو مجتهد څوک و؟ هغې وضاحت لږ وکړه. بل تا ویلي و چې امام صاحب هم د همعصره مجتهدینو تقلید نه دی کړی، هغه پې لازم نه و. نو سوال دا و چې دغه استثناء راوړه چې څه وجې نه د همعصره مقلدي د همعصره مجتهدینو تقلید په هغې باندې لازم نه و. بل تا ویلی و چې امام صاحب چې دی هغه مقلد و د صحابه کرامو، نو هغه کوم صحابه کرامو چې امام صاحب د هغې تقلید کړی و. نو سوال دلته بل دام پیدا کېږي چې آیا امام صاحب مقلد و که نه صرف مجتهد و؟ بل تا ویلو چې امام بخاري او دارنګې مکی ابن ابراهیم دا مقلدینو نو د هغې حواله ورکه. او اتم سوال نهم سوال دا و چې د تقلید تعریف وکړه، پرون د تقلید تعریف نه و کړی. مولوی صاحب چې د سوالاتو اعاده ول وشي نو مخکې مزید خبره کوو. بل سوال په مساوات قول تا کړی دی. هغه د شپېته میسج وکړه، یو میسج کوه بیا صبر کوه. اول سوال جواب دی واوره. تا اول سوال دا کړی دی چې د تقلید اول سوال دی دا کړی چې تقلید واجب دی او واجب په داسې دلیل باندې ثابتېږي چې په هغې کې شبهه وي. جواب واوره ګوره. الله پاک فرمای اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پیروي وکړئ د الله، پیروي وکړئ د رسول الله و اولی الامر منکم، او پیروي وکړئ د فقهاو مجتهدینو. دا د وجوب د تقلید دپاره دلیل دی. اوس په دې اعتراض راځي چې دا خو د فرضیت د تقلید دپاره پکار دی چې دلیل وي، ځکه چې وجوب خو په داسې دلیل باندې ثابتېږي. دلایل په څلور قسمه دي. یو هغه دلیل چې قطعي ثبوت او قطعي دلالت، هلته په جانب د امر کې فرضیت راځي، په جانب د نهي کې حرمت راځي. دویم هغه دلیل چې ظني ثبوت او ظني دلالت، هلته په جانب د امر کې استحباب او سنتیت راځي او په جانب د نهي کې کراهت تنزیهی راځي. او بل هغه قسم دلایل دي چې ظني ثبوت او قطعي الدلالت، یا قطعي ثبوت او ظني الدلالت، هلته په جانب د امر کې وجوب راځي او په جانب د نهي کې. نو ګوره د تقلید د وجوب دپاره چې کوم دلایل دي قطعي ثبوت دي خو ظني الدلالت دي، لکه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نو د اولی الامر دوه معناګانې دي،
یو معنی د فقها او مجتهدین او دویمه معنی د عمرا حکما امیران او حاکمان. نو که چېرته د اولی الامر معنا یې ووې نو بیا به موږ غیر مقلدینو ته کافر ویله، ځکه د اولی الامر نه دوی منکر دي. خو د اولی الامر معنا یې ونه ده، بلکې د اولی الامر معناګانې دوه دي، یو معنی د مجتهد، دویمه معنی د حاکم. نو قطعي ثبوت دی، خو په مجتهد باندې ظني دلالت دی. له دې وجې نه موږ وایو چې تقلید واجب دی د دلیل د وجې نه. دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. سوال دی دا کړی چې چا ویلي دي چې په دې کې مساوات دی؟ نو ګوره کشاف اصطلاحات الفنون ګوره په هغې کې لیکلي دي چې التقلید اتباع الانسان غیره. د نوي چاپونو کې 500 نمبر صفحه ده او په زړو چاپونو کې 1188 نمبر صفحه ده. دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. دا کړی چې د امام صاحب مجتهدوالی په کوم دلیل باندې ثابت دی؟ دلیل شرعي پیش کړه. نو دلیل شرعي ورته اجماع ده. په اجماع د ټولو محدثینو او د فقهاو باندې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې د مجتهد دی. دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. څلورم سوال دی دا کړی چې هغه کم صحابه دي چې بعضې پکې مقلدین دي او بعضې پکې مجتهدین دي. ګوره د هغې صحابو تفصیل درته کوم. د صحابو تعداد د 100,000 نه زیاتو. شاه ولی الله دهلوي رحمه الله فرمایي چې دا ټول صحابه دوه ډلې وو، یو ډله د مجتهدینو و بله ډله د مقلدینو. وګوره قرة العینین صفحه 251. او د ابن القیم رحمه الله په قول مجتهدین صحابه پکې 149 باقي ټول مقلدینو. بیا د مجتهدین درې ډلې وو، مکثرین یعنی هغه صحابه چې ډېرې فتوی به یې ورکولې، د دوی تعداد 6 دی. حضرت علی، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت عمر، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو الدرداء او حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنهم. وګوره طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 52. متوسطین یعنی هغه صحابه چې درمیانه فتوی به یې ورکولې، د دې صحابو تعداد 60. او مقلین یعنی هغه صحابه چې لږې فتوی به یې ورکولې، د دې صحابو تعداد 123. د دې صحابو په زرګونو فتوی په مصنف عبدالرزاق، تهذیب الاثار، معانی الاثار وغیره کتابونو کې ذکر دي. یوازې په مصنف عبدالرزاق کې تقریبا 80,000 فتوی دي. مقلدینو صحابو به پوښتنه کوله او مجتهدینو صحابو به جواب ورکولو. نه به مستفتي مطالبه د دلیل کوله، نه به مفتي ورته د مسلې سره دلیل ذکر کولو. صرف په دې اعتماد به فتوا منل کېده چې په دې مسأله د مفتي سره دلیل شته چې همدې ته تقلید وایي. نو یوازې په مصنف عبدالرزاق کې داسې مسایل 80,000 دي. نو د تقلید 80,000 دلایل یوازې په مصنف عبدالرزاق کې دي. پما تاریخ گوادئی زدیو بلدی یادیگم آغیر مامی چیڑا ز حنفی یادیگم آغیر مامی چیڑا ز حنفی یادیگم. مولوی صاحب په مساوات کې تا خبره وکړله چې دا وی کشاف ویلی دي، نو ما درنه سوال د کشاف نو کړی، ما درته یې ویله چې په دې کې د امام صاحب نه دا وښایه چې هغه ویلې چې دې کې مساوات دی. صحیح ده؟ خو ته لاړې کشاف ته لاړې، نو کشاف اجماع ده که قرآن دی که حدیث دی که څه شی دی. یو کلیپ کوه. صحیح ده؟ دې جواب راکه که دا قیاس د مجتهد دی. یو کلیپ کوه، یو به کوم بس په دې مسله دا مسله اخر ته رسوو، بیا بلې مسلې ته بل سوال جواب په هغې باندې بیا دغه ته ځو خبره کوو. بیا د دې سوال جواب واوره، خو داسې طریقه نه ده چې ته طریقه دا نه ده چې ته به صرف سوالونه کوې او زه به جوابونه در کوم. طریقه دا ده چې زما سوالونو ته به هم ته جوابونه ورکوې. د دې سوال جواب درته زه در کوم، بیا منتظر شه، بیا زما سوال ته جواب را. بله خبره تا دا وکړله چې دې کې مساوات دی. نو ګوره قانون په مساوات کې دا دی که حمدالله او همدارنګې سلم وغیره دی ویلي وي چې په هغې کې ایجاب مطلق دی لزومن او سلب مطلق به کاذب وي لزومنه. یا په بل تعبیر باندې واوره که چېرته د دې نه مونږ جوړه کړو قضیه ترېنه مناقده کړو، نو ایجاب مطلق وي لزومن صادق وي او کذب یې محال دی، او سلب مطلق یې
سلب مطلق لزوما کاذب دی او صدق محال دی. لکه د هغې دپاره انسان دی او همدارنګې ناطق دی. کل انسان ناطقون که چېرته دا راوالي چې کل انسان ناطقون نو دا صادق دی. همدارنګې راشه دې قضیه چې کل ناطق انسان، همدارنګې بعض الانسان ناطقون بعض الناطق انسانون، نو دا ګوره مساوات دی په ټولو کې صادقه ده دا قضیه. همدارنګې راځو سلب ته، سلب کلي ته راځو. لا شیء من الانسان بناطق، ګوره دا کاذبه ده. لا شیء من الناطق بانسان، دا هم کاذبه ده. بعض الانسان لیس بناطق، دا هم کاذبه ده. بعض الناطق لیس بانسان، دا هم کاذبه ده. اوس غرض دا دی په دې کې، غرض دا دی چې ستا قول په مساوات باندې دا صحیح نه دی. ولې هلته کې ایجابي کلي نشته دی. ایجابي کلي ځکه نشته دی چې تاسو قول کړی دی په تقلید کې نفي کوئ، رد کوئ او رد کوئ دا خبره چې تقلید دا په مسایلو منسوسو کې نشته دی، همدارنګې په عقیده کې نشته دی. نو کله چې تا دا مساوي کړلو د اتباع سره، نو هلته تاسو قول کړی دی په اتباع کې هم په عقیده کې هم په مسائل منسوسو کې هغه شرط اولنی چې دی منتفي شوله، په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي. لہذا مساوات دی دلته ختم شو. که ته وایې چې مساوات دی نو راوړه دلیل چې څنګه مساوات دی. آیا په عقیده کې تاسو تقلید کوئ او که نه؟ په مسائل فرعیو کې تاسو تقلید کوئ او که نه کوئ؟ د دې خبرو جوابات وکړه د مساوات. وروسته هغه نورو سوالاتو ته ځو. بیا مولوي صاحب داسې وکړه چې 3 منټه کلیپ ته کوه، 3 منټه به زه کوم په نمبر باندې. اول تا که ما کلیپونه وکړه دې جواب وکړه په 3 منټه کې، بیا به زه په هغې نه وروسته 3 منټه. داسې مه کوه چې مسلسل تا کلیپونه را خوشي کړي اما مسلسل در خوشي کړي وي. ایډمین صاحب ته درخواست دی چې دا زیاتو میسجونو ته پرې نه دي. یو میسج دی کوي، زه د سوال جواب ورته ورکوم، ته پسې بل میسج راشي. مولوي صاحب ته چې کوم دویم دریم کلیپ کړی دی نو د هغې کلیپونو لا جواب زه نه در کومه درته. ولې چې تا خبره د مساوات وکړله، د مساوات خبره لا حل نه ده. چې تر څو دا حل شوي نه وي هغه بل جوابات دی لا قبول نه دي. هغه ما اورېدلې دي خو لا جواب کلیپ پې نه کومه. نو او ستا د سوالاتو جوابات به زه د دې نه بعد در کومه تا ته. صحیح ده؟ د اول سوال جواب دی په دې نوي اعتراض کې واوره چې تا ویلي وو چې د تقلید او د اتباع په مابین کې مساوات دی، دا د امام صاحب نه پیش کا. وروره دا د خاص دلیل مطالبه دا په کوم آیات او حدیث کې راغلی ده؟ دا خو داسې ده لکه په محکمه کې چې زما په یو چا باندې دعوی د 1,00,000 روپو او زه قاضي ته وایم چې که چېرته صدر یا رئیس جمهور راته شاهدي ووایي بیا دا مسله منم، او که صدر او رئیس جمهور راته ونه وایي او بل ځای نه د شاهد راته پیش کړو بیا نه منم. نو دا د خاصو دلایلو مطالبه ده، د قادیاني طریقه ده. باطل تختا مکر ازمریان راغلا، باطل تختا مکر ازمریان راغلا. دا د فقه مسله نه ده. موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید په فقهي مسایلو کې کوو. ګوره مسایل په 5 قسمه دي. مسایل غیر منسوسه په دې کې موږ د امام صاحب تقلید کوو. مسایل منسوسه متعارضه په دې کې موږ د امام صاحب تقلید کوو. مسایل منسوسه غیر مبینه الحکم په دې کې موږ د امام صاحب تقلید کوو. ګوره بې ترتیبي مه کوه. زما کلیف دې کټ کړو، ما درته جواب شروع کړی و، تا کلیف کټ کړو، زه بیا جواب شروع کوم، منتظر اوسې. ګوره وروره تا د خاص دلیل مطالبه وکړه چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه ما ته دا خبره پیش کا چې د تقلید او د اتباع په مابین کې مساوات دی. د دې داسې مثال دی لکه د یو سړي په یو چا باندې دعوی په محکمه کې او مدعا علیه ورته وایي چې ما ته د خاص صدر یا رئیس جمهور شاهدي ووایي. که خاص صدر یا رئیس جمهور راته شاهدي ونه وایي نو زه دا دعوه نه منم. دا د خاص دلیل مطالبه ده، د قادیاني طریقه ده. ګوره موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید په فقهي غیر واضح مسایلو کې کوو. دا مسله زده که. مسایل تقریبا په 5 قسمه دي. مسایل غیر منسوسه دا یو، مسایل منسوسه متعارضه دا 2، مسائل منسوسه محتمل التاویل دا 3، مسائل منسوسه غیر مبینه الحکم دا 4. دا 4 وړه غیر واضح مسایل دي. په دې مسایلو کې به مقلد د مجتهد پر رهنمایي کې عمل کوي. دا زده که موږ د امام صاحب تقلید په دغه 4 مسایلو کې کوو. پاتې شو د لغت مسایل، نو په هغې کې موږ د اهل لغتو تقلید کوو، او د عقایدو او په واضحو مسایلو کې تقلید نشته. دا یوه خبره ستا
د سوال جواب شو. دویم ته د مساوات د عکس مستوي تعریفونه دي شروع کړو وروره. مساوات زده که مساوات په سولم کې دی ته وایي چې صدق کلی وي د هر جانب نه، لکه د انسان او د ناطق په مابین کې مساوات دی، نو د دواړو طرفینو نه صدق کلی دی. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دغې ته ویلی شي مساوات. دیوبل جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. هلته د حمدالله مخې ته نیولی دی، عبارت هم سم نشي ویلی. د عکس مستوي تعریفونه دې شروع کړه. مساوات جدا شی دی، عکس مستوي جدا شی دی. مساوات دې ته وایي چې د دواړو طرفینو نه صدق کلي وي. نو موږ داسې وایو کلو لکه د انسان او د ناطق په مابین کې مساوات دی. کل انسان ناطق و کل ناطق انسان، دغه مساوات دی. دا ستا دوه اعتراض او دواړو اعتراضاتو ته جواب وشو. زما اعتراض ته غوږ شه، دوه اعتراض زه کوم، دواړو ته جواب راکړه. آخر ما می چیړه زه حنفي یادګم په ما تاریخ گوادای زه دیوبل دی یادګم. اول دا چې د تقلید تعریف وکړه د خپلو اصولو مطابق د قرآن او سنت نه. دویم دا چې د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه د قرآن او د سنت نه. دریم دا چې تقلید بدعت دی. پرون مې درته ویلی و ته داسې وایي چې تقلید بدعت دی. نو دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي. دا درې مسایلو ته جواب راکړه، بیا مخکې ځه. مولوي صاحب د دې خاص تپوس درنه ځکه کومه چې ته د خاص د امام صاحب مقلدي او ستا په مسلم ثبوت کې دا قانون پیش کړی دی چې د مقلد دپاره صرف قول د امام دا مستند دی، بل چا پسې به نه چې ته هر قدم اخلي د امام صاحب قول به پکې ګوري. چې د هغه قول پکې نه وي نو بیا به د امام صاحب نوم د عوامو ته نه اخلي. صحیح ده، د دې وجې نه درته اخلم. بل ته د اومې طبقې مقلدي او ستا په باره کې ستا خپله شامي دا لیکلي دي و چې لا یمیز الغث عن الیمین عن چاق چې دی دا د وچ نه نشي جدا کولی، همدارنګې یسار د یمین نه نشي، ګڅ لاس د خلاش نه نشي جدا کولی. دا د خاص دلیل مطالبه چې دا د قادیاني طریقه ده. ما خو تا ته مخکې ویلي چې 5 قسمه مسایل دي. موږ په فقهي مسایلو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوو، په فقهي غیر واضح مسایلو کې، او په نورو فنونو کې د هر اهل فن تقلید کوو. په نورو فنونو کې دا د لغت مسله ده او دا د عربی مسله ده. نو کشاف اصطلاحات الفنون پاغي کې دا مسله حل ده. پاغي کې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تقلید په موږ لازم نه دی او نه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پاغي کې موږ مقلدین یو. ستا اعتراضاتو ته خو ما جواب درکړو. زما د اعتراضاتو د جواباتو پته نه لګیږي. اول اعتراض دا چې د تقلید تعریف وکړه د خپلو اصولو مطابق د قرآن او سنت نه. دویم دا چې د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه د قرآن او سنت نه. دریم دا چې ته وایي تقلید بدعت دی. دا ستا دا جمله اجتهادي مسله ده او که منسوسي مسله ده. جواب راکړه د درې وړو اعتراضاتو. په ما تاریخ گوادای زه دیوبل دی یادګم آخر ما می چیړه زه حنفي یادګم آخر ما می چیړه زه حنفي یادګم. مولوي صاحب ته تله د دې سوال نه وتی نه. ګوره تاسو ته ما دا ویلي و پرون، خو تا پکې دا نخرې کولې دلایلو ته نه تللې. نو ما درته ځکه ویله چې نه مې مقلد د ځمکې په سر باندې چې څومره موجود دی نو والله بالله ثم تله که د یو حرف نه راته دویم حرف وکړي ته لا د یو د مساوات ټکي نه چې وځي که نه مولوي صاحب سپینګیری به شي، بوډا به شي، خو لیکن د دې نه به خلاص نه شي. په مساوات کې څه ویله؟ تا ویله چې غیر واضح دغه کوي د خاص دلیل چې دی مطالبه کول دا د قادیانیانو طریقه. ته په قرآن نه خبر نه. راشه قرآن کریم وګوره. مولوي صاحب قرآن کې وایي چې فأتو بمثله ان کنتم صادقین. هغه د خاص دلیل مطالبه ترې نه کوي. د مثل د دې بالکل همداسې دلیل راوړه، همداسې آیات راوړه څنګه چې ما راوړي دی. الله رب العزت د خاص مطالبه کړې ده ترې نه، ځکه زه تا نه د خاص مطالبه کومه. دویم تا ویله چې موږ د امام صاحب تقلید کوو په فقهي غیر واضحو مسلو کې. زه به درته په سلګونو ثابته کم چې تاسو په مسائل واضحو کې د هغې تقلید کوئ. اولنۍ مسله
حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د ماښام مانځه ته نبی علیه السلام سنت ویلی دی دا مستحب دی وی د ماښام مانځه ته نبی علیه السلام سنت ویلی دی دا مستحب دی وی د ماښام مانځه ته نبی علیه السلام سنت ویلی دی دا مستحب دی وی ماښام مانځه نه 2 رکعته مخکې لیکن فقه حنفي کې ورته مکروه ویلی دی دارنګې د شوال 6 روژې د نبی علیه السلام ورته هغې ته افضلې ویلی دی لیکن فقه حنفي کې ورته مکروه ویلی نو دا هغه د ګوره فقهي غیر واضحه مسلې دي فقهي واضحه مسلې دي تاسو پکې تقلید کوئ بیا راځو عقایدو کې ته تقلید نشته چې عقایدو کې تقلید نشته دی نو په عقایدو کې تاسو څه کوئ دا بله شوله مولوي صاحب درېیمه خبره دا ده ته وې چې دا تا د عکس مستوي مثال دی پیش کړو ته د سره تسلم په طرف نه ورغلې او نه ترېنه خبرې په مساوات کې قانون دا دی په مساوات کې قانون دا دی چې عکس کلی ایجابی کلی سلبی کلی به لازمی وي لیکن ستا په اتباع په تقلید کې چې دی نه ایجابی کلی شته دی نه سلبی کلی شته دی ولې تاسو هلته چې دی په عقیده او په مسایل منسوسو کې فرق کوئ د اتباع او د تقلید او بیا دلته وی چې ایجابی کلی دی نو کوم ځای کې ایجابی کلی راغی 3 کلیپه دې وکړه مولوي صاحب 3 کلیپه مې کړي خو ستا د اسانتیا دپاره چې کلیپونه اوږده نه شي یو منټ نه مې کم یعنې 3 منټه مې پې نه دی اخیستي نو 3 منټه ټایم ته ماله 3 به زه معلومه جوابونو ته منتظر شه اول چې دی مساوات دې ته وایي چې د دواړو جانبینو نه صدق کلي وي زه داسې وایم چې کل تقلید اتباع وکل اتباع تقلید دغې ته ویلی شي مساوات او دا د منطقو په ټولو کتابونو کې مساوات دی دا تا چې کوم منتر ذکر کولو حمدالله د مخې ته نیولی او هغه د عکس مستوي تعریفونه دي دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل دا یوه دویم تا چې د خاص دلیل مطالبه کړې ده دا د قادیاني طریقه ده دریم دا چې تا ویلې چې موږ تقلید په فقهي مسایلو کې کوو په غیر واضحو مسایلو کې بیا د حدیثو دا ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د ماښام 2 رکعته سنت دي زه وایم لعنت الله علی الکاذبین زر وارې د الله لعنت دی وي په هغې دروغجن چې په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ وایي دا ټکی ثابت که د پیغمبر علیه السلام نه چې پیغمبر علیه السلام د ماښام د مانځه نه مخکې 2 رکعتو ته سنت ویلی زر وارې د الله لعنت دی بیا په هغه چای چې په پیغمبر علیه السلام دروغ وایي هلته خو بخاري شریف کې داسې راغلي کراهیت ان یتخذها الناس سنتا پیغمبر علیه السلام دا مکروه ګڼله چې دې ته دې څوک سنت ووایي دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل نو پیغمبر علیه السلام دې ته سنت ویل مکروه ګڼلی دي بخاري وګوره کراهیت ان یتخذها الناس سنتا دویم دا چې د شوال 6 روژو تهمت دې ولګولو د دې حواله پیش که امام صاحب په کوم ځای کې دې ته مکروه ویلي دي او څلورم دا چې تا ویلي چې د تقلید او د اتباع په مابین کې مساوات نشته داسې یو جزي مثال ماته پیش کړه چې په هغې کې تقلید وي او اتباع پکې نه یا اتباع پکې وي او تقلید پکې نه وي زما سوالونو ته جواب راکړه د تقلید تعریف وکړه د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه او تقلید بدعت دی دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي مسله پما تاریخ گوادی زدیو بلدی یادیگم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادیگم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادیگم مولوي صاحب څنګه دا خبره کې چې کل اتباع تقلید نه کل تقلید اتباع هر اتباع تقلید دی هر تقلید اتباع دی اتباع په عقایدو کې دا تقلید دی او اتباع په مسائل واضحو کې دا تقلید دی او دارنګ اتباع کول په مسائل منسوسو کې دا تقلید دی څنګه ورته وی چې دی کې ایجابي کلی دی مولوي صاحب ته خو بیخي ماشاءالله چې داسې اخلاصې او بل دا حواله مې ستا د کور در ولېږله ستا کور کې اشرف علي تانوي ستا مشران خو وایي چې په مابین د اتباع د تقلید کې فرق دی مولوي صاحب داسې ښکاري چې ته په دې اصطلاحاتو باندې نه پوهېږې لنډ درته وایم چې ته په مابین د اتباع د تقلید کې مساوات دی نو زه وایم چې ته آیا په اتباع دا په عقیده کې منې او که نه او دارنګې په مسایل منسوسو کې اتباع منې او که نه بیا همدا جانبه
آیا په عقیده کې تقلید مني او که نه مني، او په مسایل منسوسو کې تقلید مني او که نه مني. بس ته دې جواب راکړه، ته د مساوات نه خلاصېږي بیا چې آیا مساوات واقع شته او که نشته. ګوره داسې یو مثال ته ماته پیش کړه چې د مجتهد تقلید شوی وي او اتباع د مجتهد پکې نه شوي، یا اتباع د مجتهد شوی وي او تقلید د مجتهد پکې نه شوی. او دا کومه حواله چې د اشرف علي تنوي رحمه الله دې راته پیش کړه، دا هلته وګوره، هلته داسې لیکلي دي چې بعضې خلکو دا اعتراض کړی دی، هغه تاسو خناسان یاد کړی چې بعضې وابیانو دا اعتراض کړی دی، هغه ستاسو اعتراض یې را نقل کړی دی، هغه د اشرف علي تنوي رحمه الله خپل قول نه دی. دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. نو ماده د افتراق نه لري، هر تقلید د مجتهد اتباع د مجتهد ده او هر اتباع د مجتهد تقلید د مجتهد ده. د دې نه وروسته ما درته بیا هغه 3 اعتراضه کوم، 4 اعتراضه را باندې کوم. د تقلید تعریف وکړه د قرآن او د سنت نه جامع او معنی. دویم د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه د قرآن او د سنت نه. دریم تا ویلي چې تقلید بدعت دی، دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي مسله ده. او څلورم دا چې د اکابر محدثین مقلدین و او که مجتهدین و. ګوره اډمنه که داسې بیا کلیفونه کیږي نو بس بیا دا مناظره ختمه که، دا د سړي زوی نه دی، 2 کلیفه دا دی بیا یو ځلې وکړه. ما درته ویلي چې په 4 قسمه مسایلو کې تقلید کیږي. یو چې دی په غیر منصوصو مسایلو کې تقلید کیږي، دویم په مسایلو منصوصو متعارضو کې د مجتهد تقلید کیږي، دریم دا چې په مسایل منصوصو محتمل التاویل کې د مجتهد تقلید کیږي، څلورم دا چې په مسایلو غیر منصوصو او غیر مبینه الحکم کې د مجتهد تقلید کیږي. په دې کلیف کې خو سوچ وکړه چې بیا درته شک را نشي. په دغه 4 قسمه مسایلو کې هر تقلید اتباع ده او هر اتباع تقلید ده. د دې نه وروسته زما اعتراضاتو ته جواب راکړه. د تقلید تعریف وکړه، د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه. تا ویلي چې تقلید بدعت دی، دا اجتهادي مسله ده او که منسوسي. او ما درته ویلي چې د اکابر محدثین چې کوم مقلدین دي ولې په کتبو د اسماء الرجالو کې په دوی باندې جرح د تقلید نه کیږي. دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. زه دې ته تا ویل چې تعریف د بدعت وکړه، نو راځه تعریف د بدعت به درته وکړمه چې دا ماخوذة من البدع وهو الاختراع على غیر مثال سابق. او په دې باندې دلیل څه دی؟ بدیع السماوات والارض. بدعت ویل کېږي دا ماخوذ دی د بدع. بدع باندې دلیل څه دی؟ بدیع السماوات والارض. بدعت ویل کېږي دا ماخوذ دی د بدع. بدع باندې دلیل څه دی؟ بدیع السماوات والارض. بدعت ویل کېږي دا ماخوذ دی د بدع. بدعانا یعنی اختراع علی غیر مثال سابق، داسې یو شی پیدا کول چې دغه د پاره مخکې څه مثال په شریعت کې یا په عقل کې یا په نقل کې موجود نه وي، لکه بدیع السماوات والارض یا قل ما كنت بدعا من الرسل. دا د بدعت تعریف دی شول. دویم تا ویل چې دا اجتهادي مسله ده که منسوسي ده، نو زما تقلید د منسوسي مسله ده. حدیث کې دی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو ردنا. همدارنګې تقلید هم د دې حدیث د لاندې رد دی. دارنګې تا ویله چې اکابرین چې دی دا مقلدین دي، نو زه وایم چې اکابرین ته وایې چې دا محدثین دا مقلدین دي که نه؟ زه یم نه، هغه اهل حدیث دي، هغه مجتهدین دي، هغه څنګه مقلدین؟ مقلدین خو جاهل ته وایي، ناپوهه ته وایي. نو هغه څنګه تاسو ولې نه وایئ چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ نو محدثین لا تعلمون کې راځي که نه؟ یعلمون کې راځي. په څه شي کې راځي؟ بله خبره بله دا تا ویله چې تعریف د تقلید وکړه. ګوره دې ټولو تعریفات مال راځي الحمدلله. ستا د کتابونو نه درته کومه، ستا د کتابونو نه کومه درته، خو دا ستا کور دی، تقلید ستا عمل دی، تی کې نو تعریف به هم ته کې. اوس داسې وکړه چې د مساوات د مسلې نه وځه. یو خو ستا اشرف علي تنوي تپوس کړی دی، هغې نه چا تپوس کړی دی وایي چې د چا تقلید څنګه دی؟ نو هغې ویله به دلیل چا خبر اخیستل. وایي که چېرته به قرآن حدیث پسې روان شي، وایي نه، وایي هغه چې دی اتباع ده. خپله اشرف علي تنوي چې دی دا فرق کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم علما کرامو، زمونږ شیخانو، د دواړو طرفه دا درخواست دی چې 3 منټه کلیپ کوئ. په 3 منټه ضروري نه دی چې په یو کلیپ کې د 3 منټه وشي.
خیر یو نیم میلټ 2 کلیپه یا وکئ یا یو میلټ 3 کلیپه وکئ. بیا د هغې تر څو چې د هغې جوابات نشوي نو میسج هغې نه زیات مه کوئ. په دې کې به انشاءالله بهتره به وي، بهترینه خبره به دغه ترتیب باندې. مونځ خو خلاص شو. زما 3 سواله یو دا چې د تقلید تعریف وکړه، د قرآن او د سنت نه وکړه. د بل ځای نه به نه کې ځکه ستا اصول 2 دي، قرآن او سنت. خپل اصول په خیال کې ساته. دویم دا چې د بدعت جامع او مانع تعریف وکړه، خو د قرآن او د سنت نه. ته تعریف کړی د اختراع علی غیر مثال سابقین، دا نه آیات کې راغلی نه حدیث کې راغلی دی، بلکې دا ستا د کور په کارخانه کې جوړ شوی تعریف دی. پما تاریخ گوادئی زدیو بلدی یادگم آخر مامی چیڑا ز حنفی یادگم آخر مامی چیڑا ز حنفی یادگم. اختراع علی غیر مثال سابقین چې دا شي نو دا موټرې بیا بدعت شو، ځکه دې کې اختراع علی غیر مثال سابقین د مخکې موټرې نه وي، جازونه بیا بدعت شو، دا ستا موبایل بیا بدعت شو. په دې ټولو کې اختراع علی غیر مثال سابقین دی. دا جامع او مانع تعریف دی. و شرمېږه خدای دې درته هدایت وکړي. دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. او دریم دا دی چې تا ویلو چې تقلید بدعت دی. دا جمله ما درته ویلي چې دا اجتهادي ده او که منسوسي ده. تقلید بدعت دی، دا منسوسي مسله ده که اجتهادي مسله ده. که منسوسي ده تقلید بدعت دی، دغه په نص کې پیش کا. او که اجتهادي نو د مجتهد نه پیش کا چې تقلید بدعت دی، دا مسله پیش کا. دا من احدث فی امرنا هذا دا حدیث دی، دا خو د بدعاتو په باره کې دی. زه تا ته بدعتي ویم چې دا ستا په باره کې دی، دا د وابیانو په باره کې دی. وابیان مکمل بدعتیان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. د وابیانو ټول کارونه چې بدعت دي. او بل ما درته ویلو چې اکابر محدثین دا مجتهدین دي که مقلدین دي. ګوره زه درته د یو څو اکابر محدثینو نمونه اخلم، د دوی په باره کې بیا ته ماته جواب راکړه. الامام وکیع بن الجراح حنفی المذهب، وګوره جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 109، تذکره جلد اول صفحه 202، تهذیب التهذیب جلد 11 صفحه 129. او دا د صحیح سته او د ټولو استاد دی تقریبا. امام وکیع بن الجراح مقلد دی، حنفی المذهب دی. جامع بیان العلم کې لیکلي چې مقلد دی، حنفی المذهب دی. دا بدعتي دی که نه دی؟ دویم امام یحیی بن سعید القطان حنفی المذهب، وګوره تذکره جلد اول صفحه 202، تهذیب جلد صفحه 450، الجواهر المضیه جلد 2 صفحه 209، تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 450. دریم امام یحیی بن زکریا بن ابي زائده، دا د اسماء الرجال غټ امام دی، حنفی المذهب، صراحتا لیکلی شوی دی په تذکره جلد اول صفحه 246 کې صراحتا لیکلی. او مفتاح السعاده جلد 2 صفحه 119 کې صراحتا لیکلی چې د مقلد او دا د امام بخاری په استادانو کې دی. د دې جواب راکړه چې دا بدعتي دی که نه دی؟ امام یحیی بن معین دا لوی امام دی، حنفی المذهب، تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 340. نو دا ووایه چې دا اوس بدعتي دی که نه دی؟ امام بخاری رحمه الله شافعی المذهب، طبقات شافعیه جلد 2 صفحه 1 تر 19 پورې. غیر مقلد نواب صدیق حسن خان مرته شافعی ویل دی، ابجد العلوم صفحه 810. د دې امامانو په باره کې جواب راکړه. دا خو دې کتابونو لیکلي چې دا مقلدین دي او تقلید ته بدعت وایي، نو دا بدعتیان دي که نه دي؟ یو بل سوال هم واوره، په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې یو غیر مقلد راته وښیه چې نه مجتهد نه مقلد. پما تاریخ گوادئی زدیو بلدی یادگم آخر مامی چیڑا ز حنفی یادگم آخر مامی چیڑا ز حنفی یادگم. اولنۍ خبره خدا د مولوي صاحب چې ما سره لږ تلخیص کوي نو لږ ادب احترام به یاد کې، ځکه یو قاعده ده که تا ویلې نه وي خو اوس یاده که هر موصوف چې په تقاضا د خپل صفت نه چلیږي هغه ګڼلی کېږي کالعدم. نو عالم چې په تقاضا د علم نه چلیږي نو هغه کالعدم ګڼلی کېږي. لحاظه اصل نه
چې ستانه د علم صفت اوچت نشي. کنزل مه کوه، رد بد مه وایه، په قلار خبرې کوه، قاریږه مه، کاوه ورته سکه. راځو دې خبرې ته چې تا ویله چې د بدعت تعریف و، د بدعت تعریف خو مې درته وکړلو. بدیع السماوات دا قرآن نه دی، ته موبایل وغیره. زه ما بالکل موبایل وغیره دا ټول بدعات دي، ولیکن دا په دین کې او په اسلام کې بدعات نه دي، دا په اسبابو کې دي، دا په دې کائناتو کې دي. د کائناتو د بدعات نه مونږ نیمه نه شوي. ولې؟ دلیل من احدث فی امرنا ویلی دی. څه شی ویلی دی؟ فی امرنا، په دین زمونږ کې. نو دا یې نه دی ویلی چې په ګاړو کې بدعات که چا وکړلو، په جامو کې وکړو، په پلانکي پلانکي کې. دین شریعت مونږ منع کړي نه یو، نو ځکه دا بدعات جایز شلو. تا دا خبره وکړله چې د تقلید تعریف و. نو تقلید تعریف خو ستا کور دی، دا به تکې صحیح ده. بل د کومه ته وی چې محدثین دا مقلدین دی او که نه؟ زه وایم چې محدثین دا مقلدین نه دي. که ته وی چې محدثین دا مقلدین دي، نو آیا امام ابو حنیفه رحمه الله دا محدث و او که نه و؟ ګوره ښه غوږونه کولاو که، مازغه دې کولاو که، قار غصه دې سړه که او دا خبره واوره چې امام ابو حنیفه رحمه الله محدث و او که نه و. د دې جواب راکه. که محدث و نو مقلد دی او که نه دی؟ که وی چې نه دی نو دلیل، او که وی چې دی نو هم دلیل. ابې دا نور محدثین هم په هغه باندې بې قیاس دی. ټیک ده؟ اوس راځو زما خبرې ته، زما چې کوم سوالات وو. تا داسې خبره وکړله چې د اتباع او د تقلید ترمنځ فرق نشته. نو ما درته ویل دا د امام صاحب نه پیش کا. نو بیا تا ډېره فاحشه خبره وکړله چې خاص دلیل غوښتله او د دې مطالبه کوله، نو دا د قادیانیانو کار دی. نو ما درته ویله چې ګوره قرآن کې دې حکم شوی دی، نو دا خبره دې غلطه وه. صحیح ده؟ بیا مې درته قاعده پیش کړله، هغې دې هم چې دی وتښتېدې، نو د هغې جواب راوړه. بل په دې مساوات باندې د امام صاحب قول پیش کړه. بل د اشرف علي تنوي د دې خبرې څه جواب کې چې هغه ستا خپل مشر دی، هغه وایي چې امتي کا قول ماننا بلا دلیل، وای دا تقلید دی. وای بیا و عرض وشو کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا. فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہیں کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. و یغی ته اتباع ویل کېږي. ګوره ما 3 کلیپونه کړي، خو خبرې مې کمې کړي وې. پکې حساب یې وکئ 42 سیکنډ، 48 سیکنډ، 58 سیکنډ او هغه سیکنډ. هغې یو کلیپ کې 3.5 منټه خبرې کړي دي. خروره وکیع ابن الجراح باره کې چې د تقلید مقلد خبره وکړه چې دا مقلد و، دې حواله راولېږه. صحیح ده؟ د تقلید تعریف نشي کولای. د دې نه خو پته ولګېده د بیګانه لګیا د تقلید تعریف نشي کولای. په دې کې خو فبهته شوې. دیوبندان راغلل، عالمان راغلل، باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. دویم دا چې ما درته ویلي چې د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه. ته ویلې چې د بدعت تعریف دا دی چې بدیع السماوات والارض. ظالمه ځان دې کافر کړو. بدیعو د دې فاعل څوک دی؟ الله پاک دی. نو الله پاک بدعتي شو. دا د بدیعو نسبت خو الله پاک ته شوی دی. چې دا د بدعت تعریف شي نو الله پاک ته دې بدعتي ویلو. نو پروا نه لري که ته موږ ته بدعتي وایي، الله پاک ته دې بدعتي ویلي. دا بدیعو دې د بدعت لپاره تعریف کړو. حیران یم زه تا ته چې دا طالبانو د کم کس سره زه مخ کړی یم، والله اعلم، چې الفبې دې ویلې ده، قاعده بغدادي دې ویلې ده، او که دې نه ده ویلې. خپل ځان ته هم نه پوهېږي چې مسلمان پاتې شوی که پاتې نه شوی. باطل تیختا مکر ازمریان راغلل، دیوبندان راغلل، عالمان راغلل. بدیع السماوات والارض دا تعریف دی. نو په تعریف کې خو یو جنسي بل فصل، په دې کې جنس او فصل راته وښایه. جنس پکې څه شی شو؟ فصل څه شی شو؟ بل دا چې بدیع السماوات والارض د دې فاعل الله دی. که دا د بدعت تعریف شي نو د دې نسبت خو الله پاک ته شوی دی، بیا د الله پاک بدعتي کړو معاذ الله. او دریم زما سوال دا چې تقلید بدعت دی، دا اجتهادي مسله ده که منسوسي مسله ده؟ که منسوسي مسله همدغه مسله په نس کې پیش کا. من احدث فی امرنا، په دې کې خدا نه دی راغلی چې تقلید بدعت دی. دا خو به زه تا ته بدعتي وایم، ته به ما ته بدعتي وایي. زه به دا باندې دا حدیث فټ کوم، ته به په ما باندې دا حدیث فټ کې. دا تقلید بدعت دی، دغه راته په نس کې وښایه. او که اجتهادي مسله نو دا د مجتهد نه راته پیش کا.
بل د اکابر محدثین چې ما درته ذکر کړه دا مې د حوالو سره درته ذکر کړه. ګوره حوالو سره مې درته ذکر کړه چې د کتابونو لیکلي دي چې دا مقلدین دي. اسماء الرجال کتابونو لیکلي چې دا مقلدین دي. نو د اسماء الرجال په کتابونو کې دا شته چې دا ټول مقلدین دي. ووایه چې دا بدعتین دي که نه دي. ستا د سوال جواب دا دی چې ته د امام صاحب په باره کې تپوس کې چې دی محدثو که نه و. امام صاحب محدثو بالکل، خو مجتهد محدثو. مجتهد محدث باندې تقلید نه دی واجب. او دا کم محدثین چې ما درته پیش کړ دا محدثین دي، صرف مجتهدین نه دي، لہذا دوی مقلدین وو. نو ګوره اخوا دی خوا مزه یو بل سوال ما درنه کړی و د هغې جواب دې م رانه کړو. په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې چا په تقلید رد کړی دی؟ د تقلید په خلاف چا کم کتاب لیکلی دی او کم مسلمان غیر مقلد تیر شوی؟ په ما تاریخ گوادی زدیو بل دی یادیګم آخر ما می چیړه زه حنفي یادیګم. ګوره ورور جانه تا ته ما تعریف وکړله بیا مې درته وویله چې ګوره دغه تعریف باندې مې درته دلیل د قرآن نه پیش کړی دی. نو ته اوس زه نه پوهېږم چې ته څنګه پوهېږې. د دلیل د بدیع السماوات والارض ته چې ما اشاره وکړه نو ما درته وویله چې دا مې دلیل درته پیش کړله، دا مې درته دلیل پیش کړو په دغه تعریف باندې. صحیح ده؟ تا خبره دا وکړله د امام صاحب چې هغه مجتهد هم و محدث هم و. نو په دې باندې لږ دلیل ښه راوړه، کومه حواله ورکه، کوم کتاب ورکه حواله. او بل ته دغه نورو محدثینو په باره کې وې چې دغه مقلدین و. نو زه او وی چې اسماء الرجال لیکلي، نو په اسماء الرجال کې خو د یو کتاب حواله ښه ورکه یا مولوي صاحب. زه درته د یو کتاب صفحه درلیږمه، حواله درلیږمه، نو ته راته هم داسې د یو کتاب صفحه یا حواله راولېږه. بل ته تعریف تقلید چې د هغې مطالبه کې، نو د هغې د تقلید تعریف به ته کې ځکه چې ستا کار دی. صحیح ده؟ اوس راځو زما دغه کلیپونه جوابات راکړه. دا بره مې چې ته 3 کلیپونه کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګډمن صاحب ښې جوړې تکړه طبیعت ښه ده، قسم یې د الله په ذات وي ښه. کله سړي فشار اخیستلو کې وجېږي، خو موږ دغه کس ته نه دی فشار 2000 ته جوړ شو، 2000 نه پسې اوړي. دا څه کفر بیانوي، دا څه شیشه د مخ کړي دا شیخ صاحب. ګوره ما ته مخکې چې د شیخ صاحب د داسې خلکو سره موږ مخ کول نه غواړو. دا خو بیخي کفر بیانوي، دا خو ګوره نه ده د بدعات او د تقلید تعریف یې کړی نه ده، او بس دا دلیل درته پیش کړي. کله هغه تعریف یې کړی دلیل کې دا څه ګډوډ عنصر ده. دې ته خو مناظره نه وي، دا که داسې مناظره کې دې باندې خاص وخت په ظلم د شیخ صاحب مصرفوي او د ملګرو وخت هم په ظلم مصرفوي. دا خو بیخي قسم د شړې د مغزه نه ده، فشار ته 2000 نه پسې وراوړي. بله خبره تا دا وکړله چې آیا دا منسوسي مسله ده او که نه اجتهادي. نو ما درته ویل دا منسوسي مسله ده. نو تا ویله چې دا راته نس کې وښایه. نو په نس کې مې ته وښودل چې من احدثه ته وې چې نه لفظ یې راته وښایه. نو زه درته ویمه چې دا په دې من احدثه د کلیې د لاندې راغلی دی. که ته چې د کلیې د لاندې نه دی راغلی نو زه یم دلیل یې راوړه، قرآن نه راوړه، حدیث نه راوړه، اجماع د امت نه راوړه، او یا ستا د امام ته د کوم امام په سر باندې چې ډوډۍ خوري وظیفې راټولې د هغې نه راته پیش کړه چې هغه دا ویلي وي چې او تاسو زما تقلید وکئ. ګوره بیا درته د حوالو سره مسله پیش کوم. تا ویلې چې د امام وکیع بن الجراح رحمه الله حواله پیش کړه چې د مقلدو. واوره جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 149 دا دی یوه حواله. تذکره جلد اول صفحه 202 دا دی بله حواله. تهذیب التهذیب جلد 11 صفحه 129 دا درېمه حواله. 3 حوالې دي کافي دي که نور هم درته بیان کم. دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. امام وکیع بن الجراح په دې ځایونو کې لیکلي چې دا حنفي المذهب او د امام بخاري شیخ دا بدعتي دی که نه دی. یو بل هم واوره امام عبدالله ابن المبارک د اسماء الرجال په کتابونو کې ورته لیکي امام حافظ شیخ الاسلام ورته لیکي. تذکره وګوره جلد اول صفحه 353 دام د امام صاحب مقلدو. وګوره تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 355 مناقب موافق جلد اول صفحه 226 او صفحه 1 او 3 شرح الموطا وګوره جلد 1 صفحه 300
امام یحیی بن سعید القطوان حنفی المذهب تذکرہ جلد اول صفحه 202 تهذیب جلد صفحه 450 الجواهر المضیه جلد 2 صفحه 209 تا ته ما په لسګونو حواله پیش کړي. امام بخاری رحمه الله په باره کې مې درنه تپوس کړی چې امام بخاری رحمه الله مقلدو. وګوره شافعي المذهب طبقات شافعیه جلد 2 صفحه 1 تا صفحه 19 ستاسو مشر نواب صدیق حسن خان مرته شافعي ویلي دي ابجد العلوم صفحه 819. زما سوالونه بیا پاتې دي پتا د تقلید تعریف دی ونه کړی شو. محترمه اقرار وکړه چې نشم کولی بیا درته زه تعریف کومه. د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه چې جنس او فصل پکې وي. دا کوم آیات چې تا پیش کړو چې بدیع السماوات والارض دا د بدعت تعریف نه دی. که دا د بدعت تعریف شي نو ته مطلقا کافر بالله، ځکه الله ته د بدعت نسبت وکړو. الله ته بدعتي ویل کافر کوي. که دا ته د بدعت لپاره تعریف ګرځي نو په دې جمله ته کافر کېږي. خپله خبره کې سوچ وکړه. ما درته ویلو چې تقلید بدعت دی، دا اجتهادي مسله ده که منسوسي مسله ده د دې جواب تر اوسه پورې پته نه لګېږي. که منسوسي مسله یې همدا مسله په نس کې پیش کړه چې تقلید او بدعت پکې راغلی وي، تقلید پکې موضوع وي او بدعت دی دا پکې محمول وي، داسې یو نس کې پیش کړه. او که اجتهادي مسله نو د یو مجتهد نه پیش کړه. پما تاریخ گوادئی زدیو بلدی یادگم آخر ما می چھڑا ز حنفی یادگم آخر ما می چھڑا ز حنفی یادگم. او د اکابر محدثین می چې درته ذکر کړه د حوالو سره می درته ذکر کړه. اخیری سوال ته جواب نه راځي. په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې څوک وابیو غیر مقلد یو راته وخایه چې نه مجتهد نه مقلد. د غیر مقلد تعریف دا دی چې نه مجتهد نه مقلد. وروره ستا د مولا له د استاذ له انجکشن وامه د ټیکېږي خیر د دا ځای له راځي. د هغې وجه دا ده چې ستا مولانا صاحب ستا د مولا یو عمل کوي چې هغه نوم تقلید دی او مطالبه یې ما نه کوي د تعریف. ګوره ته چې دی یو کار کوې او یو سړی دی هغه دا کار نه کوي او ته د خپل کار وضاحت دغه چا نه غواړې چې هغې نه کوي، نو دا عقل دی؟ آیا دا عقل مني؟ عرف یې مني؟ اصل کې د خپل مولا د حیثیت نه نه خبر، ځکه دا خبرې کې. ګوره وروره تقلید زه کومه، ته ووایه چې زما تعریف نه دی زه به زه ته تعریف کومه. ته ووایه چې دا زه نه کومه، له دې وجې نه تعریف مې نه دی زده. په دې اقرار وکړه چې زه کومه نه، ځکه راته معلوم نه دی، زده راته نه دی. او دا د بدعت حکم می چې لګولې دا می په مجهول مطلق لګولې ده. به زرته د بدعت تعریف هم کوم او د تقلید تعریف هم درته کوم. خو ته اقرار وکړه چې ماته تعریف نه دی زده. دومره ووایه چې زه تقلید نه کوم ځکه راته تعریف نه دی زده. دومره ووایم صحیح ده. د بدعت تعریف پیش کړه چې جنس او فصل پکې وي. دا کوم آیات کریمه چې تا پیش کړې بدیع السماوات والارض ته چې دا تعریف دی نو په دې ته کافر کیږي که دا تعریف د بدعت دی، ځکه الله ته د بدعتي ویلي. او دا تقلید بدعت ده. دا منسوسی مسله ده په نس کې پیش کا. تا حدیث پیش کړی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه. دا حدیث بالکل صحیح دی خو دا حدیث پتا در فټ دی. زم ټول و بیان د دې حدیث مصداق دی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ټول و بیان چې دی هغه د دې حدیث مصداق دی. په دې حدیث کې نه د تقلید ذکر شته او نه پکې تقلید ته بدعت ویل شوی دی. په دې کې غیر مقلدینو ته بدعتیان ویل شوي دي. غیر مقلدین بدعتیان دي ځکه د انګریزانو د دورې نه مخکې تاریخ نه لري. هندوستان ته چې کله انګریزان راغله د دې نه مخکې نه د غیر مقلدینو د ځمکې په سر کومه مدرسه تېره شوې ده، نه د غیر مقلدینو کوم مسجد تېر شوی دی، نه د غیر مقلدینو کوم شیخ تېر شوی دی، نه د غیر مقلدینو یو 2 پاڼې رساله تېره شوې ده. نو غیر مقلدین بدعتیان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. د مقلدینو تاریخ 1400 کلن دی او د غیر مقلدینو تاریخ چې دی دا په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه شروع شو. دلیل می دا دی چې ته د غیر مقلد مصنف یو کتاب راته وښیه چې د هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه 15 منټه مخکې نه وي. بل ما درته د اسماء الرجال حوالی پیش کړي. د اسماء الرجال حوالی ته د وکیع بن الجراح حواله پیش کړه. هغه ټول می درته ذکر کړي. دا مې درته ویلي چې امام بخاري رحمه الله مقلد دی. چې ته تقلید ته بدعت وایي نو امام بخاري رحمه الله چې دی دا بدعتي دی که نه دی؟ دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل
راغله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګروپ مرګرو ته ډېر سلامونه. الله په خوږمن خوشاله کوي. مرګرو دا خبره ما پرونم کړې وه چې شیخ اسماعیل نه که شیخ عزت الله دی او که دا نور دی ټیک ده چې دی علما دی یي به، خو د شیخ صاحب د حیثیت خلک دا نه دي. دی د خپل مشران راولي نو که بیا شیخ صاحب محترم په خپله مناظره وکړي او خبره ده. نو دا خو د واټساپ مناظره ده او بیا دی کې خو ما پرونم دا ویلې چې یاره الحمدلله موږ موجود یو. نو شیخ صاحب محترم د داسې دغه نه کوي انشاءالله تعالی. مولوي صاحب ساړه وخوره ډېر ګرم مزه په قلاره شه لږ. همغه زړې خبرې دې بې کړي دي. د بره کلیپ کې مې جواب درکړی دی چې ګوره د آیات ما په باره د دې تعریف کې ویلی او د تعریف اثبات مې نه د آیات نه کړی دی چې وهو الاختراع على غیر مثال سابقنا. د دې په باره کې ما دا تعریف کړی و. صحیح ده. د دې تعریف په باره کې مې دا دلیل ویلی و. دویم تا نه ما تپوس وکړلو چې عقایدو کې تا ویل عقایدو کې تقلید نشته، مایل څه کوئ عقیده کې تاسو څه شی کوئ؟ بیا مې درته ویله چې امام صاحب دا مجتهد دا محدث و او که نه مقلد و، که نه تا ویل هغه محدث مجتهد و مقلد نه و. حال دا دی چې بېګا دې ویلو چې او مقلد و او اوس وی چې نه وي. نو کومه خبره والو؟ بېګانۍ والو که اوسنۍ خبره والو؟ صحیح ده. دویمه تا ویل چې هغه محدث مجتهد و، په دې باندې دلیل راوړه چې هغه څنګه د تحدیث سره مجتهد کېږي. امام بخاري د تحدیث سره نه مجتهد کېږي، امام مسلم ورسره نه مجتهد کېږي. نو په دې باندې ته دلیل راوړه رورجانه. صحیح ده. بیا راځو مساوات ته. ستا خپل اشرف علي تنوي هغه ویله چې په دې کې مساوات نشته دی. همدارنګې د نورو دې ویله چې دارنګې مطالبه مې درنه وکړله چې شابه دا مساوات دا پیش که د امام صاحب نه هم دې پیش نه کړله. همدارنګې د عقلی دلیل چې دی هم مخالفت دی وکړلو چې ایجاب کلی نشته دی پکې. سلب د ایجاب کلی راغلی دی. نو سلب د ایجاب کلی چې کله ګوره شرط منتفي شي مشروط منتفي کېږي، نو د هغې نه چې دی هم متښتېدلی. نو د تقلید او د اتباع ترمنځ مساوات ثابت کا. صحیح ده. په عقیده کې تاسو څه کوئ؟ امام صاحب مجتهد و بېګانۍ خبره والو که اوسنۍ، او که چېرته دا مجتهد او محدث و په دې باندې څه دلیل دی؟ او دغه کومې حوالې چې دې راولېږلي د دغې حوالو چې د صفحې راولېږه څنګه چې درته زه درلېږم. دا ځان نه دغه مه کوه، تکرار مه کوه. شیخ صاحب په امام بخاري باندې دروغ ویلی دي. خپله د خپل کور ملا دی. وګوره انورشاه کشمیري الدیوبندي دا څوک دی؟ هغه وایي چې ان البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد احدا في كتابه. فیض الباری دی وګوره. همدارنګې امام شاه ولی الله هغه وایي چې واما البخاري فهو وان كان منتسبا الى الشافعي. وګوره دلته ورته موافقا له في كثير من الفقه فقد خالفه ايضا في كثير. نو مولوي صاحب تا چې دی په امام بخاري باندې کذب تړلې، دروغ دی په ویلي، بهتان دی تړلې. لہذا ته داسې وکړه چې دا کوم علما یادې د هغه کتابونو باندې حوالې هسې ورکې او تکرار کې. نو دا داسې وکړه چې د هغې د کتابونو صفحې راولېږه. ښه، په دې یوه خبره به ما ورته بحث د دې نه وروسته شروع کړو. مساوات خو د اسانه مسله ده. مساوات دغه حل دی. تقلید د مجتهد د اتباع د مجتهد ده. د مجتهد لفظ په خیال کې ساته بیا درته اشکال نه جوړیږي. تقلید د مجتهد، اتباع د مجتهد ده. اتباع د مجتهد تقلید د مجتهد ده. هر تقلید د مجتهد اتباع د مجتهد ده. هر اتباع د مجتهد تقلید د مجتهد ده. دا د مساوات مسله خو دې دا شوه. د دې نه وروسته په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې یو غیر مقلد نوم راته واخله. هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه د یو غیر مقلد مؤلف نوم راته واخله. وابیان د انګریزانو په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې پیداوار دی. د هندوستان په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې 15 منټه نه کتاب لري، نه مدرسه لري، نه جماعت لري، نه شیخ الحدیث لري، بلکې د انګریزانو د دورې پیداوار دی. ستا د اعتراض جواب دا دی چې امام صاحب محدث هم دی او محدث هم دی، مجتهد هم دی. دلیل ورته اجماع د ما درته پیش کړه. تقریب وګوره د امام صاحب په باره کې مجتهد لیکلی دي. تهذیب وګوره د امام صاحب په باره کې مجتهد لیکلی دي. ټولو محدثینو د امام صاحب په باره کې مجتهد لیکلی دي. نو امام صاحب مجتهد دی. اخیری خبره بیا درته تکراروم. په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې چا په تقلید رد کړی دی؟ کم مسلمان د تقلید په خلاف باندې کتاب لیکلی دی؟ حواله پیش ګوره. د امام بخاري رحمه الله په باره کې شاه ولی الله دهلوي رحمه الله فرمایي
ومن هذا القبيل محمد بن إسماعيل البخاري فإنه معدود في طبقات الشافعية. وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال إنه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشافعي. واستدل شيخنا العلامة على إدخال البخاري في الشافعية بذكره في طبقاتهم. وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له. اقرأ الإنصاف مع ترجمة وصاف صفحة وشبيطة. دیوبل جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. نواب صدیق حسن خان ستاسو مشر دی هغه د امام بخاری رحمه الله په باره کې فرمایي فلنذكر نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين جائز الشرفين. وهؤلاء صنفان أحدهما من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر من تلاه من الأئمة. أما الأول فمنهم أحمد خالد خد اخیرنۍ خبرې جواب درته مخکې در کوم چې هندوستان ته د راتلو نه انګریزان راتلو نه مخکې په دې باندې اولنی رد عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، څلور ائمه وو، شیخ الاسلام ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن قیم کړی دی. صحیح ده. دویم تا ویل تقلید د مجتهد د اتباع ده او اتباع د مجتهد د تقلید دی. نو مسله د بل طرف ته لاړه، مطلق اتباع مطلق تقلید دی ثابت کو بغیر د الله او د الله د رسول نه مجتهد د پاره انا لله و انا الیه راجعون. په دې مسله کې ته کفر ته وتلې. مطلق اتباع مطلق تقلید د امام دا ثابت نه دی په کتاب او سنت کې. استاد داوا چې مونږ د امام پیروي کوو، مونږ د قرآن او د سنت تابعداري کوو خو په رهنمایي د دغه کې د مجتهد کې. او حال دا دی چې دلته د مطلق اتباع مطلق تقلید دی ثابت کو. دویم اتباع چې دی کله تاسو مطلق د امام کوئ او دارنګې اتباع چې دی مطلق تاسو د تقلید مطلق د امام کوئ د مجتهد کوئ، نو بیا په عقیده کې څه کوئ؟ د دې جواب راکړه چې په عقیده کې بیا څه کوئ. شاباس نره هذا بل عبارة نم باتشونو. نواب صديق حسن خان خوي. وأما الصنف الثاني فمنهم محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري أبجد العلوم جلد 3 صفحة يوصل وشبقوش. أمدارنغ ليكي الحطوكي في ذكر الصحاح 6 صفحة 200. وقال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقات كان البخاري إمام المسلمين وقدوة المؤمنين وشيخ الموحدين والمعلول عليه في أحاديث سيد المرسلين. قال وقد ذكره أبو عاصم في طبقات أصحابنا الشافعية. نو د نواب صدیق حسن خان په نظم امام بخاري رحمه الله شافعي دی. د ابن تیمیه عبارت ترته پیش کوم. ابن تیمیه مرته مقلد ویل دی. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. فتاوى ابن تيمية جل 15 صفحة 222. علم ابن القيم رحمه الله مرته مقلد ویل دی. فرمای وكذلك البخاري ومسلم وابو داود والأسرم. وهذه الطبقة من أصحاب أحمد اتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه. اقرأ إعلام الموقعين جلد 2 صفحة 223. نګوره دا ټول ورته مقلد ویل دی. دیوبل جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. امام شافعي رحمه الله تا او په بعض علما فرمای چې د مجتهد فی المذهب د امام شافعي رحمه الله مقلد دی. د امام شافعي رحمه الله تقلید کوي خو مجتهد مطلق نه دی بلکې مجتهد فی المذهب دی. د مجتهد فی المذهب او د مجتهد مطلق په مابین کې فرق دی. یو دروغ دی پرون ویلو یو دروغ دی نن ویلو. د دې دواړو دروغ جواب هم راکړه. نن دی ویلې خپل کلیفونه د مخکې واوره چې د ماښام د مانځنه مخکې 2 رکعاته سنت ته رسول 2 رکعاته مونځ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ویلي دي. حالان کې په بخاری کې راغلي کراهیت ان يتخذها الناس سنتا. پیغمبر علیه السلام دا مکروه ګڼل چې دې ته د څوک سنت وایي. نو دا یا اومنه چې دروغ مې ویلي یا حدیث پیش کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام د مانځنه مخکې 2 رکعاتو ته سنت ویلي دي. پرون دی یو حدیث نیم پیش کړی لا یقلدن احدکم دینه رجلا ان آمن آمن و ان کفر کفر.
دا حدیث د نیم پیش کړو. وګوره مجمع الزوائد باب فی القیاس والتقلید جل اول صفحه یوصل او اتیا دارالفکر بیروت. دې ځکه وګوره الته ورپسې دا الفاظ دي وان کنتم لابد مقتدین فاقتدوا بالمیت فان الحي لا يؤمن عليه الفتنه. پما تاریخ گوادئی زدیو بلدی یادگم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادگم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادگم. مولوی صاحب دا کلیپ من لاندې اورېدلې دغه اورېدم خو دا بله حواله درلیږم. تا ویله چې د انګریزانو د راتلو نه راته یو غیر مقلد وښیه. ستا خپل د کور کتاب لیکي وایي چې غیر مقلد امام ابو حنیفه رحمه الله اشرف علي تنوي دی دا لیکي. امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهدو د انګریزانو د دورې نه د خپل ځان په شان یو کس مخکینی وښیه. ته غیر مقلد په دې معنا چې نه مجتهدي او نه مقلدي. ستاسو ټول نیټورک چې دی نه مجتهدین دي نه مقلدین دي. نو د غیر مقلد دغه تعریف دی. په دې د دې تعریف مطابق د انګریزانو د دورې نه مخکې یو غیر مقلد راته وښیه او د غیر مقلدینو یو کتاب راته وښیه یا په د احادیثو په کتابونو کې د تقلید په خلاف یو باب راته وښیه. د لا مذهب غیر مقلدینو وکټوري اهل حدیثو سلسله 5 مشرانو ته رسیږي. عبدالحق بنارسي دا د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی. نذیر حسین دهلوي دا د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی. نواب صدیق حسن خان د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی. نواب وحید الزمان د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی. عبدالله غزنوي دا د انګریزانو په دوره کې تیر شوی دی. دا 5 واړه د لا مذهب مشران دي. د دوی نه مخکې یو غیر مقلد نو د ځمکې په مخ. دا 5 واړه په هندوستان کې او په هندوستان باندې د انګریزانو د حکومت په دور کې را پیدا شول. دویم ستاسو د انګریزي والی دلیل درته پیش کوم. په هندوستان کې په 1850 عیسوي کې د جنگ آزادۍ معرکه وه. د سید احمد شهیدی او خلیفه مولانا سرفراز علي رحمه الله دا د مجاهدینو امیر او جنگي قومندانو د یو مرید جنرال بخت خان حنفي دوی د بادشاه بهادر شاه ظفر حنفي سره یو ځای شول او ډیلی فتح کړو. نو نظیر په دغه وخت کې حنفي علماو جهاد کولو او غیر مقلدینو د جهاد په خلاف فتوی ورکولې. یو غیر مقلد د جهاد په خلاف د انګریزانو د خوشالولو لپاره کتاب لیکلی ترجمان وهابیه. په هغې کې لیکلي چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. بل محمد حسین بیټالوي دغه کتاب لیکلی الاقتصاد فی مسائل الجهاد. په هغې کې لیکلي چې د انګریزانو په خلاف جهاد حرام دی. زدیو بلدی یادگم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادگم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادگم. ستاسو نذیر حسین په فتاوی نظیریه 3 جلد صفحه 204 اتیا کې لیکلي چې د انګریزانو په خلاف باندې جهاد حرام دی. نو انګریزانو تاسو را پیدا کړئ. مولوی صاحب ستا مدرسه دارالعلوم دیوبند چې د انګریزانو په چاندې جوړ شوی دی نو هغه حوالې لا نه درلیږم ځکه خبره د مساوات نه وځي. ما درته ویله چې تاسو په عقیده کې تقلید ولې نه کوئ څه چل دی. دویم ته ما ویله چې کله اتباع چې دا تقلید شوله او تقلید اتباع شوله نو دا خو لازم شوله د مجتهد دپاره مطلق اتباع او تقلید. حال دا دی چې تاسو خو وایي چې موږ د الله او د الله د رسول تابعداري کوو په رهنمایي د مجتهد کې. نو د خپلې خبرې نه د بیرته خلاف وکړلو کومه خبره دې واخلو. همدارنګې ما درته د مساوات خبرې وکړلې چې هغه د 3 وجو نه باطله ده چې تقلید او اتباع کې مساوات نشته دی. د هغې جواب دی نه راځي. همدارنګې ما ورته ویله چې امام صاحب که ته وایې چې دا مجتهد و او مقلد نه و نو بېګا دې ویله چې مقلد و او اوس وایې چې مجتهد دی. ښه دا راځو دا خبره شوله. تاسو د انګریزي والي دپاره یو بل دلیل درته وایم. غیر مقلدین د انګریزانو د دورې پیداوار دی. یو دلیل خو دا شو چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکینی تاریخ نه لري. نه د اهل حدیث په نوم د ځمکې په سر کم جومات تیر شوی دی، نه د اهل حدیث په نوم د ځمکې په سر کومه مدرسه تیره شوې ده، نه د اهل حدیث په نوم د ځمکې په سر کوم شیخ الحدیث تیر شوی دی، وکټوري اهل حدیث چې نه مجتهد نه مقلدي. نو دا د انګریزانو د دورې نه مخکینی تاریخ نه لري. یو بل دلیل درته ووایم، د اسلام په تاریخ کې د مسلمانانو د لویو لویو علماو طبقات شته. مثلا طبقات شافعیه، طبقات حنبلیه، طبقات مالکیه، طبقات حنفیه. او د دنیا د کتابخانو په هیڅ کتاب کې طبقه د غیر مقلدینو نشته. که چیرې د اسلام په تاریخ کې صرف یو غیر مقلد عالم تیر شوی وی نو په دې طبقاتو کې به نوم راغلی وی په نوم د طبقې د غیر مقلدینو.
په نوم د طبقې د غیر مقلدینو یو طبقه راته وښیه نو چې نشته دی نو غیر مقلدینو شروع د انګریزانو د وخت نه وشوه. سوال جواب دا دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله محدث هم دی مجتهد هم دی. پرون هم به درته ما ویلي چې کشر مجتهد ده د مشر مجتهد پیروي دا جایزه ده. کشر مجتهد د مشر مجتهد پیروي کولی شي. ښه د ماښام د منځ خبره دې وکړله نو ما د کلیپ په اخره کې نفل یاد کړی دی. اگر چې اوله کې مانه خطایي دا شوې ده چې سنت مې یاد کړی. دویم په فرضاً ما یاد کړي دي سنتو نو د نبي علیه السلام د سنتو نه مراد هر هغه عمل چې هغه کړی وي. مثلا علیکم بسنتي نو سنتي معنا دا نه ده چې کوم نبي علیه السلام چې دی هغه فرض کړی وي هغه چې نبي علیه السلام طریقه په مونږ لازم نه وي یا چې دغه نفل کړی وي لازم به نه وي. به نبی علیه السلام د کراهیتن لفظ چې ذکر کړی دی ګوره دغه مه کوه دجل نه کار ماله مولوي صاحبو. کراهیتن معنا دا ده چې فرض نشي په چا باندې یعنی دا نفل دی نو ما نفل یاد کړي. بل ته د انګریزانو خبره کې نو ستاسو خپلې مدرسې د انګریزانو په چاندې جوړې شوي دغه حوالې مې درولېږلې راځو د مساوات زما دغه سوالات مې کړي دي جوابات راکړه بس د کلیپ درته پروت دی. اول د امام بخاري خبره تا کړې ده نو ما درته د شاه ولی الله حواله درولېږله هغه چې موافقت الرای راغلی دی صرف موافقت الرای او دې ته تقلید نه وي. مولوي صاحب افسوس دی ستا په حال باندې د مساوات د تقلید د اتباع نه لاړې تاریخ ته تاریخ اهل حدیث او تاریخ دیوبند ته. حال دا دی چې ستاسو مدرسې د انګریزانو په چاندې جوړې شوي دي خپل اشرف علي تنوي دی قایله دی. دویمه تا ویله چې غیر مقلد نو اشرف علي تنوي دی وایي چې امام صاحب دا غیر مقلد ستا امام و. اوس که ته مسلمان یې رښتې امام صاحب منې نو دا خبره ومنه چې امام صاحب غیر مقلد او ته هم غیر مقلد شه. بیا ما تا نه سوالات وکړل چې تاسو په عقیده کې څه کوئ همدارنګې د تقلید او اتباع دا خطا د خپل مجتهد دپاره مطلقا دغه کړله ثابته کړله. همدارنګې د مجتهدوالي د هغې دپاره تا ویل دا ثابته ده په اجماع باندې د امام صاحب مجتهدوالی په اجماع ثابت دی نو دغه اجماع حواله راکه. همدارنګې صحابه کرامو کې کوم مجتهدینو د هغې نومونه واخله نومونه دې وانغستله. همدارنګې تا ویله چې د امام صاحب د همعصره علماو تقلید نه دی کړی نو زه یم چې ولې نه کولو مجتهدینو تقلید یې نه کوو نو زه یم چې ولې نه کولو وجه څه وه. مولوي صاحب په دې باندې استثناء راوړه چې کشر مجتهد د مشر مجتهد تقلید کولی شي دلیل راوړه او دا راته ووایه د دې خبرې جواب هم راکړه چې آیا امام شافعي د امام احمد ابن حنبل تقلید کولی شي او که نه او امام احمد ابن حنبل دا د امام مالک تقلید کولی شي او که نه که کولی شي نو کړی دی او که نه دی کړی. دارنګې امام مالک د امام ابو حنیفه تقلید کولی شي او که نه ځکه یو کشر دی بل مشر دی. دا خبره دا د مولوي صاحب چې دا د ماښام د مانځه خبره همدارنګې د شوال د روجو خبره دا تا نه ما دا سوال دا کړی و چې تا ویل موږ په مسایل منسوسو کې تقلید نه کوو. حال دا دی چې دلته ستاسو تقلید ثابت دی د دې جواب وکړه. دا خبره دا د مولوي صاحب چې دا د ماښام د مانځه خبره همدارنګې د شوال د روجو خبره دا تا نه ما دا سوال دا کړی و چې تا ویل موږ په مسایل منسوسو کې تقلید نه کوو. حال دا دی چې دلته ستاسو تقلید ثابت دی د دې جواب وکړه. دا کلیپ ځکه کومه چې ټیم مې شته دی له یو منټو. تا ویله چې دا محدثین د ستاسو طبقات دي صحیح ده نو زه درته وایم چې کله هغه زمونږ د طبقات شو نو ستاسو د دیوبندیانو طبقات راته راوښیوه. د دیوبندیانو طبقات کوم ځای کې دي بیا؟ د شیخ صاحب په موبایل کې پته نشته چې کوم ظالم وایرس ورولېږل که څه شی وکړي ځکه چې د هغه موبایل وی کار نه کوي میسج نه کیږي او څه مسله پکې راغله نو پته نشته چې کوم ظالم چې وایرس ورولېږلو اوس هلکان معلومات کوي نو په دې وجه باندې هغه میسج به لیټ شي موبایل کې څه فرق راغلو. ښه دا زما نمبر چا د ګروپ نه ایستلی و اوس بیا پکې داخل کړو ستا زوړ کلیپ به ما نه اورېدلی والله عالم چې څه دې ویلي دي خو زه به د تقلید د وجوب دپاره یو دلیل درته پیش کړم. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير یعنی کفار به وایي چې کاش کې چې مونږ یا مقلدین وې او یا مجتهدین وې نو مونږ به په اصحاب السعیر کې نه وو. دا ترجمه په تفسیر عزیزی کې شاه عبدالعزیز لیکلې ده چې زمونږ او ستاسو په مابین کې مسلم تفسیر دی. همدارنګه په تفسیر حقانی کې الشیخ محدث مولانا عبدالحق الدهلوي رحمه الله لیکلې ده
هغه داسې لیکلي دي چې د انسان د فلا دپاره دوه لارې دي، یو تقلید او دوهم اجتهاد. که څوک ملکه د اجتهاد لري هغه به اجتهاد کوي، او که څوک ملکه د اجتهاد نه لري هغه به تقلید کوي. نو ناپوه سړی به په پوه سړي پسې روان وي، او چې نه خپله پوهېږي او نه د بل پوه پسې ځي نو دا به تباه کېږي. همدارنګه مولانا اشرف علي تاروي رحمه الله هغه هم فرمایي چې د نسمعون تقلید او د ناقلون اجتهاد او تحقیق مراد دی. دعوات عبدیت تسرا وعظ، د تقریر نوم دی طریق النجات. همدارنګه په بخاري شریف کې د باب المیت یسمع خفق النعال لاندې یو لوی حدیث دی، په هغې کې یوه جمله داسې ده چې لا دریته ولا تلیته. د دې تشریح قسطلاني شارح د بخاري رحمه الله داسې کړې ده چې لا دریته یعنې نه مجتهد وي، ولا تلیته یعنې نه مقلد وي. نو د تقلید تپوس په قبر کې هم کېږي، د حشر په میدان کې هم کېږي. دا دوه دلایل مې د وجوب د تقلید دپاره درته پیش کړل. او مخکینی سوال زما در باندې پاتې دی. دیوبند جان راغلل عالمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. رور هغه بل کس نه دی موبایل والی، هغه کوم چې خواته ناست و د هغې نه دی موبایل والی. صحیح ده. دا پرون هم د دې په موبایل کې وایي، پرون هم داسې چل ورته راغلی و چې یو ځای کې میلمه یم او اوس روان شوم او نټ کار نه کوي، نن یې بیا دغسې وکړو. خو دا مسله ورسره پرېږدمه نه، 10 ورځې تېرېږي که میاشت تېرېږي که 20 تېرېږي، نو د تقلید مسله به راسره پوره حل کوي. او دا کوم سوالات مې چې کړی دې جوابات دې راکړي که هر کله راځي، ده که ګنټه بعد راځي او که 2 ګنټې بعد راځي. ها زما موبایل بل چا راته راکړو، وایه د تقلید تعریف دې وکړو، یا وایه چې نه پوهېږم، او یا د تقلید تعریف وکړه. ځان وباسه ما د بدعت جامع او معنی تعریف وکړه. تخته ما تا ویلي تقلید بدعت دی، دا جمله اجتهادي ده او که منسوسي. که منسوسي په نس کې پیش کا چې تقلید او بدعت دا موضوع محمول پکې راغلی، که اجتهادي وي د مجتهد نه پیش کا. او بل مې درته اکابر محدثین پیش کړه. امام وکیع ابن الجراح د امام بخاري رحمه الله استاذ دی، بلکې د ټولو صحاح سته استاذ دی. حنفي المذهب، جامع بیان العلم جلد 2 صفحه 109 تذکره جلد اول صفحه 202 تهذیب التهذیب جلد 11 صفحه 129. امام یحیی بن سعید القطوان دا د ټولو سته تقریبا استاذ دی. حنفي المذهب تذکره جلد اول صفحه 202 نور لوی لیست مې درته پیش کړو. د امام بخاري حواله مې درته پیش کړه، طبقات شافعیه وګوره جلد 2 صفحه 119. غیر مقلد نواب صدیق حسن خان ورته شافعي ویل دی. ابجد العلوم صفحه 810. د دې نه وروسته یو بل محدث هم درته یادوم، امام محمد ابن شعیب النسائی شافعی المذهب وګوره اکمال صفحه 229. دا بدعتیو او که غیر بدعتیو مقلدو. دا هر باطل پا مخ گزار یم خبر شرانا دا هر باطل پا مخ گزار یم خبر شرانا ما انگریزان مت کرلی زنانو توی یادیگم آخر ما بچڑا ز حنفی یادگم آخر ما بچڑا ز حنفی یادگم. مولوی صاحب د آیات کې تحریف وکړلو، تحریف معنوي دی کړی دی، بل د دې آیات د تفسیر د امام صاحب نه وښایه. بله خبره دا ده چې دلیل تلامزه د مساوات خبره زما ستا پاتې ده. بل تا نه ما سوال کړی و، ګوره تا ویله چې موږ په فقهي غیر واضحه مسلو کې تقلید کو. ما درته ویله چې نه، تاسو په فقهي واضحه مسلو کې منسوسي مسلو کې تقلید کوئ. مثال کې موږ د ماښام 2 رکعته نفل او د شوال روجې درکړلې. تا ویل عقایدو کې موږ تقلید نه کوم، په عقیده کې تاسو څه کوئ. تا ویل امام صاحب مجتهد محدث و، او بیا دې ویله چې کشر او د مشر تقلید بیا کو. نو دا خو مجتهد محدث مقلد شلو، کومه یوه خبره ومنو. دارنګې تا ویله چې کشر د مشر تقلید کوي، په دې باندې دلیل راوړه. تقلید بل دلیل واورا. عن حذیفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر. رواه الترمذي جلد 2 صفحه 200 رقم 3909. البانی دی تصحیح ویلی دی، امام ترمذی دی حدیث ته حسن ویلی دی، علامه ذهبی دی حدیث ته صحیح ویلی دی. تلخیص المستدرک جلد 3 صفحه 15.
رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې زه نه یم خبر چې زه به څومره وخت ژوندی یم او بیا یې وفرمیل چې زما نه وروسته د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما تقلید وکړئ. اوس په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تمامو صحابه کرامو ته د دغو دواړو صحابو د تقلید حکم کړی دی. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې صرف د تقلیدي شخصي کېدلو، له ده نه وروسته د حضرت عمر رضی الله عنه تقلیدي شخصي کېدلو. نو له دې حدیث نم تقلیدي شخصي صراحتا ثابت شو. همدارنګې ما درته ویله چې آیا امام صاحب لره امام شافعي، امام مالک، امام احمد لا یو بل پسې تقلید کول جایز دی او که جایز نه دی؟ ځکه دا یو بل نه کشران او مشران دي د څلور ائمه. همدارنګې درته مې ویلي دي چې صحابه کرامو کې چې کوم مجتهدینو کوم مقلدینو د هغې نومونه وښایه، هغه دې تر اوسه پورې ونه ښودل. په امام بخاري باندې دروغ ویلي دي. ستا شاه ولی الله نه مې درته حواله پیش کړله. همدارنګې تاریخ دیوبند کې مې درته پیش کړل، اشرف علي تنوي نه مې درته پیش کړله چې غیر مقلد امام ابو حنیفه و. نو ته ولې غیر مقلد نه وي؟ نو دې خبرو نه اول وځه. او دارنګې مساوات سره څه کې؟ ستا اشرف علي تنوي وایي چې اتباع او دارنګې تقلید په منځ کې فرق دی. ته وایې فرق نشته. نو ستا ومنو که ستا د کابر ومنو که نه د امام صاحب ومنو. بس داسې وکړه فیصله وه په دې مساوات باندې، په داسې وکړو چې د امام صاحب نه زه دا خبره پیش کړه چې هغه وایي د تقلید او د اتباع ترمنځ مساوات دی. دا مساوات دې ډېر راټینګ کړی دی. داسې یو حواله ماته پیش کړه چې تقلید د مجتهد وي او اتباع د مجتهد نه وي، یا اتباع د مجتهد وي او تقلید د مجتهد نه وي. ته خو بالکل په خبر نه پوهېږي. داسې یو ماده د افتراق ماته پیش کړه. مولوي صاحب دغه سوالاتو مې درته لس پیرې جوابات درکړلو چې ما درته ویله چې تقلید د منسوسي مسله ده، لاندې داخل دی د منحدثه د لاندې. تا ویل چې نه منسوسي نه ده. نو ما درته ویله چې بس بیا وښایه په شریعت کې چې تقلید واجبون، تقلید جایزون، یا داسې نور الفاظ وښایه، ثبوت یې راوړه. دویم دغه طبقات د محدثینو د پیش کړو. زه وایم چې دا خو زموږ طبقات دي، نو ستاسو د دیوبندیانو طبقات کوم ځای کې دي؟ درېیمه خبره دا ده چې که چېرته دا ټول هم در سره نه وي، نو ستا خبرې دا ستا ملګري اوري. ته پیش کړه که نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه بیا زه داسې پیش کړه چې هغه ویلي چې په مابین د اتباع او د تقلید کې مساوات دی، یا هغه ویلي چې تقلید واجبون یا جایزون، هغه داسې ویلي وي. که ته واقعي حنفي او رښتیا د امام صاحب تابعداري، نو زه د امام صاحب نه به دا خبره راوړې چې هغه مونږ ته تقلید حکم کړی دی او ستا مجتهد دی. ګوره د خپل مجتهد تابعداري خو کم از کم وکړه که نه. صحیح ده؟ بس دا دې کلیپ جواب شه. زما دغه کلیپونه جواب راکړه مولوي صاحب. زه به سپینګیری شم خو ته به ماته جواب رانه کړي. بل دلیل واوره د تقلید د وجوب دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. المستدرک جلد 3 صفحه 319 رقم 15394. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابن مسعود په څه باندې راضي وي، زه هم امت ته په هغه باندې راضي یم. دلته د تقلید شخصي د ابن مسعود رضی الله عنه طرف ته ترغیب دی. دیوبند راغلل عالمان راغلل، باطل تیختا مکر ازمریان راغلل، باطل تیختا مکر ازمریان راغلل. او فقه اکثر په اقوالو د ابن مسعود رضی الله عنه باندې بنا ده. ما درنه مطالبه وکړله چې دغه آیات دغه کم تحریف معنوي چې دی وکړله، لو کنا نسمع و نعقلو، دغه د امام صاحب نه ثابت که ځکه محدث هم و مجتهد هم و. یو خبره. دویم یو قدم د مخکې نه پرېږدم، یو قدم رانه مخکې نشي اخیستی. مولوي صاحب تا خو ځان په فیسبوک کې ډېر زیات مشهور کړی دی، غټو غټو علماو ته خوله اچې. یو قدم دې نه پرېږده مخکې چې د مساوات، د تقلید، د اتباع خبره دې نه وي حل کړي. تا د خپل امام دپاره مطلق اتباع کامله ثابته کړې ده. الله او د الله رسول دې شاته دیکه کړی دی. راشه په دې باندې دلیل راوړه چې اتباع مطلقا کاملا دا د امام ابو حنیفه دپاره ثابته ده. په دې باندې دلیل راوړه مولوي صاحب. یو قدم دې مخکې نه پرېږدم چې د مساوات مسله دې نه وي حل کړي. ستا خپل امامان، ستا خپل مشران، ستا اکابر وایي چې دوانو ترمنځ فرق دی، لیکن ته چې د نن مجتهد پیدا شولې او ړوند مقلد لا علم یې، ځکه ان کنتم لا تعلمون د لاندې راغلی او ته وایې چې په دیو کې مساوات دی. د هغې جوابات راکړه. زما د کلیپونه مخکې دلایلو ته مه ځه. رفع الیدین نه کول وروره، په دې کې اتباع هم د مجتهد ده، تقلید هم د مجتهد ده. او په اسماء او صفاتو د عقایدو په مسایلو کې نه تقلید شته نه اتباع شته د مجتهد.
په هغې کې نه د مجتهد تخلیص ته نه د مجتهد اتباع شته هلته دواړه منتفي دي او په ترک د رفع الیدین کې دواړه ثابت دي هم تقلید د مجتهد دی هم اتباع د مجتهد د ماده د افتراق پیش کړه ماده د افتراق یې واله ګوره چې تقلید د مجتهد وي لکه ستاسو چې دی رفع الیدین نه کول تقلید د مجتهد کوئ صحیح ده دارنګې اتباع د مجتهد نه ده لکه اسماء و صفاتو کې کلام کول دا تقلید د مجتهد اتباع د مجتهد نه ده لیکن او بل طرف ته تقلید د مجتهد کوي مولوي صاحب دا دلایل پرېږده دا موږ ته یاد دي دغې ته وروسته لاړ شه اول زما دغه بنډار د سوالاتو 35 سوالاتو ته رسېدلي دي مولوي صاحبه لږ تا لره تحیر په کار دی په دې خپل ځان په خپل علم باندې چې یو عالم نه 15 سوالات کېږي په 15 سوالاتو کې دا یو کافي شافي جواب نشي ورکولی بل تا ویله چې امام صاحب مقلد دو نو تی بیا څنګه د هغې تقلید کې چې کله هغه مقلد دو نو د مقلد خو تقلید نه کېږي که نه تقلید خو د مجتهد کېږي او ته وایې چې امام صاحب مقلد دو او بیا وایې چې مطلق مجتهد و او کله ورته مجتهد کامل وي دا څه شی وی مولوي صاحب ستاسو اخر مونږ کومه خبره واولو ستاسو خو هېڅ یو مذهب معلوم نه دی اوس کله د امام صاحب د تقلید نه انکار کوئ کله چې دی ورلره تقلید اثبات کوئ کله مجتهد کوئ کله محدث کوئ اخر دا هم څه راغستی دی تاسو د امام صاحب باندې بل دلیل د تقلید د وجوب دپاره درته پیش کوم ابو موسی اشعري رضی الله عنه ته خلق راغلل او د یوې مسلې پوښتنې ترېنه وکړه نو حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه ورته فتوا ورکړه لیکن بیا په تردد کې شو ورته ویې فرمیل چې تاسو لاړ شئ د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نه پوښتنه وکړئ دوی چې ورغلل هغه جواب ورکړو خو د ابو موسی اشعري د جواب نه مخالف نو خلکو دا خبره ابو موسی اشعري ته وکړه ابو موسی اشعري رضی الله عنه ورته وفرمیل لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم بخاري جلد 2 صفحه 529 رقم 6910 باب فی میراث ابنة ابن مع ابنة یعنی تر څو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په تاسو کې وي نو صرف د همده څخه پوښتنه کوئ مطالبه د دلیل ذکر نه کړه چې همدې ته تقلید شخصي وایي نو دلته د عبدالله ابن مسعود د تقلید شخصي طرف ته ترغیب دی مولوي صاحب څنګه په اسماء و صفات مولوي صاحب څنګه په اسماء و صفات مولوي صاحب څنګه په اسماء و صفاتو کې دواړه منتفي دي ولې وجه څه ده په اسماء و صفاتو کې څه کوئ تاسو څنګه دواړه منتفي دي دلیل راوړه د انتفاع دلیل د انتفاع څه شی دی چې تاسو فرق کوئ بین المتماثلین مولوي صاحب فرق بین المتماثلین دی څنګه ته اتباع په عقایدو کې چې دی اتباع او تقلید نه کې په فروع دا تاسو چې په فروع ویوئ په دې کې کوئ دا ولی اصول کې نه کوي په فروع کې کوي ولی فرق بین المتماثلین کوي دا ګوره متماثلین من وجهین دي که ته پوهیږي زه درته وجه خیمه بیا چې څنګه دا متماثلین دي ځکه دواړه حکم من الله دي احکام من الله دي صحیح ده وجه مې درته وښوده ها ګوره په اجتهادي مسائلو کې تقلید دی غیر واضح مسائلو کې تقلید دی مسائل غیر منصوصو کې تقلید دی مسائل منصوصو متعارضو کې تقلید دی مسائل منصوصو محتمل التاویل کې تقلید دی مسائل منصوصه غیر مبینه الحکم کې تقلید دی ځکه دا غیر واضح دي او د اسماء او صفات مسائل خو واضح دي په هغې کې ځکه تقلید نشته نه پکې اتباع شته نه پکې تقلید شته پما تاریخ گوادئی زدیو بلدی یادگم آغیر مامی چیڑا ز حنفی یادگم آغیر مامی چیڑا ز حنفی یادگم نو د عقاید او مسائل منصوصي دي او واضح مسائل دي په هغې کې اتباع او تقلید نشته او دا کوم چې ما درته ذکر کړه په دې کې اتباع هم شته او تقلید هم شته که نرې ماده د افتراق پیش کړه مولوي صاحب دلیل پرېږده دې خبرې جواب راکړه چې تا ویله چې په عقایدو کې موږ تقلید نه کوو او نه اتباع کوو او موږ چې دی په فروعو کې تقلید او اتباع کوو نو څه وجې نه تاسو په عقیده کې څه شی کوئ څه کوئ عقیده کې سکوت اختیاروئ څه شی کوئ اخر اجتهاد کوئ څه کوئ هلته او دا دلیل راوړه دی چې تاسو په عقیده کې تقلید مه کوئ او په فروعو کې تقلید وکړئ د دې خلک دلیل ښه راوړه چې د عوام پرې پوه شي مولوي صاحب نن به دې انشاءالله اوس د حقیقت ښکاره کېږي صحیح ده اوس رالې موضوع ته کې وروره اجتهاد ته ضرورت نشته دومره جاهل مرکب ما د ځمکې په سر نه دی لیدلی لکه ته زه درته وایم چې د عقایدو مسایل واضح دي واضح په واضح پوهېږې که نه که نږدې وې پوه کولې مې دیوبل جان راغلل عالمان راغلل
باطل تختا مکر ازمریان راغلل باطل تختا مکر ازمریان راغلل عقاید او مسائل واضح دي اجتهادي نه دي نو د مجتهد پیروي ته پکې څه ضرورت دی د مجتهد پیروي خو په اجتهادي مسایلو کې مولوي صاحب چې یو میاشم تیر شي کنه پرېدم دی نه تا د ډېرو مولانو سپکاوی کړی دی تا د ډېرو مولانو پرېدم دی نه د وضاحت وکوه بل دليل واورا عن عكرمة رضي الله عنه أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حازت قال لهم تنفروا قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم رواه الجامع الصحيح للبخاري رقم 1950 یعنی د مدینه منورې خلک حج ته تللي له دوی سره خپل امام نه و دوی ته یو مسأله پیښه شوه چې حل ورته معلوم خو بیا هم د زیاتې تسلۍ دپاره حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته ورغلل او پوښتنه ترېنه وکړه چې کومه ښځه چې فرض طواف کړی وي او حایزه شي نو د طواف وداع سره به څه کوي نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ورته وفرمیل چې تنفرو یعنی طواف وداع ترېنه ساقط دی دوی ورته وویل چې لا نأخذ بقولک یعنی موږ ستا قول نه اخلو چې د زید ابن ثابت قول پریدو نو کومه فتوا چې عبدالله ابن عباس ورکړه هغه د زید ابن ثابت له فتوی نه خلاف وه لیکن د مدینې خلک د زید ابن ثابت په قول او تقلید باندې کلک ولاړو د لا نأخذ بقولک په ترجمه کې عمدة القاری او فتح الباری لیکي چې فقالت الانصار لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا یعنی موږ ستا تقلید نه کوو په داسې حال کې چې ستا قول د زید ابن ثابت د قول سره خلاف دی نو د مدینې خلکو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ته صرف دا عذر وویلو چې ستا فتوا زموږ د امام د زید ابن ثابت د فتوی نه خلاف ته له دې حدیث نه دوه مسلې معلومې شوې اوله دا ده چې د مدینې خلک د زید ابن ثابت په مذهب او د هغه تقلید شخصي کولو دویمه دا ده چې عبدالله ابن عباس هم د دوی تقلید ته کفر او شرک ونه ویلو او نه انکار ورباندې وکړو په ما تاریخ گوادی زدیو بل دی یادګم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادګم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادګم بلکې صرف دا ورته ویل چې د خپل صاحب نه پوښتنه وکړي چې زما فتوا صحیح ده او کنه ده صحیح مولوي صاحب چې څومره ګړېږي هغومره ځان ته مسله خرابې او زیاتې د تقسیم اصول او فروع ته دا چا کړی دی اول خو راته دا وښایه بیا څنګه تاسو په اصولو کې تاسو تقلید کوئ په فروع کې نه کوئ ولې دویمه تقسیم تاسو منسوسه او غیر منسوسه مسلې یادوئ نو په زه درته یم چې تاسو ټول په منسوسه مسلو کې تقلید کوئ په واضحه مسلو کې هم تقلید کوئ مولوي صاحب څنګه چې د عقیدې مسله واضحه ده همداسې مسله د مونځ هم واضحه ده د روژې هم واضحه ده د زکات هم واضحه ده څنګه په یو شي کې تقلید کوئ او په بل کې نه کوئ دویم تقسیم فروع او اصولو ته دا تقسیم اختراعي دی دې لره کومه ضابطه او قانون ورلره نشته دی درېیمه دا کلیپ کې خطا یو بله خبره هم کړې دا خو مې اوس اخره پورې واورېدو تا ویل چې متعارضه او غیر متعارضه ګوره دا د بل کفر لړلی دی ته متعارضه او غیر متعارضه چې یادې آیا د شارع په کلام کې هم تعارض راتللی شي تعارض حقیقي که تعارض ظاهري یادې نو هغې لره اعتبار نشته دی نو لحاظه تقلید ته پکې ضرورت نشته دی ځکه چې لازم نه ده چې ما ته یو تعارض راشي دا د تا ته راشي چې ګنې امام صاحب ته کوم تعارض پیښ شوی دی ګنې دا د ټولو علماو ته پیښ شي دا لازمه نه ده او تعارض حقیقي شته دی نه چې تعارض حقیقي نشته دی نو تقلید پسې شي کې دا د بله مسله لړلې ده دا کلیپ دی بیا اورم یو ځای چې نور دې پکې څه لړلي دي ښه چې ته وایې چې تقسیم فروع او اصولو ته نشته دا چا ویلي دي چې نشته دا حواله ته ماته ضرور پیش کړه په دې خو اجماع ده چې یو د عقایدو کتابونه دي اجماعا علما یو طرف ته د عقایدو کتابونه وایي او بل طرف ته د فقه کتابونه وایي په دې خو اجماع ده د دې اجماع په خلاف باندې ته نس ماته پیش کړه او ته وایې چې د منځه مسایلو کې تعارض نشته نو ستاسو دا مسائل ټول په انکار د حدیثو باندې بنا دي ابو داود ولی یو طرف ته لګي باب رفع الیدین بیا باب لګي باب ترک رفع الیدین کدا تعارض پکې نه دا دوه بابا ولی لګي امام ابو داود رحمه الله باب رفع الیدین باب ترک رفع الیدین دا دوه بابا ولی لګي امام نسائی ولی دوه بابا لګي دا محدثین ولی دا دوه بابا لګي چې تعارض پکې نشته دیوبل جان راغلل علیمان راغلل
باطل تیختا مکر ازمریان راغلن باطل تیختا مکر ازمریان راغلن. مولوی صاحب په خبره باندې ځان پی کوا، ښه غور سوچ کوا، بیا د خبرې جواب کوا، ځان ته د مسله اوږده کړله. ته وایې چې په عقیده کې تقلید نشته دی ځکه چې واضحه ده. دا وضاحت تا د چا نه یاد کړی دی؟ قرآن درته ویلي، حدیث درته ویلي، ته قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي، چا درته ویل؟ دویم، دا خبره د باطله ده چې ته وایې عقیده کې تقلید نشته. تاسو خې کوئ په عقیده کې تقلید، ولې ته چې شرع قاید وې نو ته د شرع قاید مولا تقلید نه کې؟ تا د شرع قاید دا څوک دی؟ هغه چې تا ته کومه مسله ذکر کړې تا منلې ده که نه؟ او باطله ده په دې وجه باندې. ګوره ستاسو ټول تبلیغین دي او بندین دي، همداسې چې کوم یو کافر ته تاسو کلمه ښیوئ او هغه ستاسو چې دا کلمه قبلوي نو تاسو نه دلیل طلب کړلو که نه؟ او تا ورته دلیل ذکر کړو که نه؟ نو هغه ستا په عقیده کې تقلید وکړو که نه؟ بله خبره دا ده چې ته وایې چې دا چا ویلي دي چې نشته دی، نو په نش باندې وجود نشته دی. بل کلیپ وجه دا ده چې نشته دی چې دې دپاره یو قاعده او ضابطه نشته دی، داسې یو تعریف نشته دی چې هغه تعریف اصول جدا کړي د فروع نه او فروع جدا کړي د اصولو نه. داسې یو تعریف د دې دپاره نشته دی. که کوم تعریف د دې دپاره موجود وي ته یې راته وکړه چې اصول جدا کړي د فروع نه، فروع جدا کړي د اصولو نه، بیا به دې زه ومنم چې په عقیده کې تقلید نشته دی او دارنګې په فروعو کې بیا شته دی. عقاید د عقایدو پورې یو فهم د عقایدو دی، یو اثبات د عقایدو دی. فهم العقاید من النصوص په دې کې تقلید شته، په دې کې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو. فهم العقاید من النصوص، ابو منصور ماتوریدی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه را نقل شوي عقاید مرتب او مدون کړو. نو نسبت ماتوریدی ته د ادنا مناسبت ته وجه نه کیږي چې دغه عقاید مرتب او مدون کړه. نور دا را نقل شوي عقاید د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دي. نو فهم العقاید من النصوص په دې کې تقلید شته او یو اثبات د عقایدو دی. اثبات د عقایدو کې تقلید نشته ځکه عقاید واضح مسائل دي. تقلید په غیر واضحو مسایلو کې کیږي د اثبات دپاره. دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلن باطل تیختا مکر ازمریان راغلن. نو یو اثبات د عقایدو دی، بل فهم د عقایدو دی. او تا چې دا خبره کړې ده چې مسائل د عقیدې چې دی واضح دي، کله چې مسائل د عقیدې واضح دي د تاویل پکې څنګه کوئ؟ مولوي صاحب تاویل تحقیق دا شیونه خو د اجتهاد د درجې د وجې نه کېږي. په دې کې د تاویلات څنګه کوئ؟ په بعضې ځایونو کې یو معنا کوئ، بعضې ځایونو کې حقیقت پسې ځئ، بعضې ځایونو کې مجاز پسې ځئ. دا کوم قانون هم شروع کړی دی؟ اول ته وایي چې تقلید پکې نشته دی او بیا کله روان وي په ابو منصور ماتوریدي پسې، نو هغه څوک دی؟ مولوي صاحب تا خو ځان ته قصه ډېره اوږده کړله، ډېره دې ځان ته مشکله کړله. لنډ به دې دا خبره کړې وې مولوي صاحب چې او فرق شته دی، نو دې مشکل نه به خلاص وې. تقلید د وجوب دپاره به یو بل دلیل هم درته پیش کړم. عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري رقم وزر 200. د حضرت جبیر ابن مطعم رضی الله عنه نه روایت دی چې وزنانه راغله لرسول الله صلی الله علیه وسلم نه د یوې مسلې پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې بیا بل وخت راشه. هغې زنانه ورته وویل چې که ته نه وي بیا به د چا نه پوښتنه کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې فأتي ابا بکر، یعنی بیا ابو بکر ته ورشه او د هغه نه پوښتنه وکړه. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې ښځې ته دا ونه ویل چې مطالبه د دلیل هم ورنه وکړه، نو دا هم د تقلید شخصي طرف ته دعوت دی. تقلید د وجوب دپاره به یو بل دلیل هم درته پیش کړم. عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال عليه السلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري رقم وزر 200. د حضرت جبیر ابن مطعم رضی الله عنه نه روایت دی چې وزنانه راغله لرسول الله صلی الله علیه وسلم نه د یوې مسلې پوښتنه وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې بیا بل وخت راشه. هغې زنانه ورته وویل چې که ته نه وي بیا به د چا نه پوښتنه کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې فأتي ابا بکر، یعنی بیا ابو بکر ته ورشه او د هغه نه پوښتنه وکړه.
ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې ښځې ته دا ونه ویل چې مطالبه د دلیل هم ورنه وکړه، نو دا هم د تقلید شخصي طرف ته دعوت دی. مولوي صاحب دا دې بل کار وکړلو اوس د ابو منصور ماتوریدي دې وتړلو په امام صاحب پسې. حال دا دی چې دواړو په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د امام صاحب په عقیده که عقیده د طحاویه دی وګوره، اوس به حوالجات نه در کومه چې په استوا په باره کې څه ویلي دي، د امام صاحب په باره کې څه نظر دی، د ابو منصور ماتوریدي څه نظر دی، همدارنګې د وجهه د یدین د قدم د دې عقیده طحاویه وګوره، بیا به درته علم حاصل شي. اوس راشه دې ته چې د اصولو څه تعریف دی، د فروع څه تعریف دی. دویم تاسو اصولو کې ولې تقلید نه کوئ، فروعو کې ولې نه کوئ؟ ګوره دومره پیچیده مسله ده، په دې کې تقلید نه کوئ او په فروعو کې کوئ. نو زه حیران یم دې مسلې ته چې عقاید څومره پیچیده دي، څومره سخت دي. حال دا دی چې مقلده دا د بیا ستاسو د مقلدین د دې دوره دا خو دومره ناپوهه دي، ستاسو کتاب لیکلی دي چې ګڅ لاس د ښي لاس نه نشي جدا کولی. نو تاسو د اسماء و صفاتو کې دا دومره غټ تحقیق په کم بنیاد باندې کوئ؟ مجتهدین نه وئ، تقلید پکې نه کوئ، اخر څه کوئ؟ مولوي صاحب ډېر د تعجب او د حیران کنه خبره ده. عوامو واورئ د خپلې مولۍ نوم خبرې، نن واورئ د دوی خبرې، هغه خبرې چې کوم په منبر باندې کوي هغه ګوره دلته بیا نشته دی. مې واضح درته ویلې چې ته ګوره نه پوهېږې، عقاید واضح مسایل دي، نو تقلید ته پکې ضرورت نشته. او فروع، بعضې فروع هم واضح مسایل دي، هغې کې هم تقلید ته ضرورت نشته. لکه روژه فرض ده، په دې کې تقلید نشته. مونځ فرض دی، په دې کې تقلید نشته. کم مسایل چې متعارضي، منسوسي خو متعارضي او یا غیر منسوسی وي، او یا منسوسی محتمل التاویل وي، یا منسوسی غیر مبینه الحکم، دا غیر واضح مسایل په فروعو کې، په دې کې هم تقلید دی. ګوره درې قسمه مسایل شو، تقلید واضح مسایل دي، عقاید واضح مسایل دي، په دې کې تقلید نشته. فروعي مسایل چې کم واضحي په هغې کې هم تقلید نشته، او کم چې غیر واضحي په هغې کې تقلید دی. ما خو درته صفا ویلي دي چې په غیر واضحو مسایلو کې تقلید دی. په ما تاریخ گوادی زدیو بل دی یادګم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادګم آغیر ما می چیڑا ز حنفی یادګم. اور دروغ دی راوتل مولوي صاحب، ته خو موږ په عقیده کې تقلید نه کوو، هغه د تقلید دروغ دی راوتل مولوي صاحب. دا وګوره قالت سهارنپوري ستا مشر، ستا چې دی د عقیدې مشر، ستا هغه کتاب چې د ټول دیوبند په دستخط موجود دی، هغه وایي ان بحمد الله ومشایخنا رضوان الله عليهم اجمعين وجميع طائفتنا وجماعتنا مقلدون لقدوة الانام وذروة الاسلام الامام الهمام خابز امام ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه، وفي الفروع ومتبعون للامام الهمام ابي الحسن الاشعري. هم دارنګه ابو منصور ماتوریدي ته په عقیده کې تقلید نه کوو، او یار دی وای چې په عقیده کې تقلید کوو د چا ومنو مولوي صاحب. عجیبه عجیبه خبرې را روانې دي ستا د خولې نه نن. ماشاءالله ماشاءالله، تا خو ډېر بیانات به کول، تا خو به عوامو ته ډېرې څه خبرې کولې. نن دی الحمدلله چې حق پرستو ته د خپلو ملګرو ته د دغه حقیقت واضحه کېږي چې ستاسو د منبر شاته کمې خبرې کوئ او د منبر مخې ته کمې خبرې کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شیخ اسماعیل صاحب تاسو کو چې کړی د تاسو نه بره یو کلیپ زمونږ شیخ حقانی صاحب وکړو، هغه کلیپ ما دوباره تاسو ته راسینډ کړو. نو دلته مولوی صاحب شیخ صاحب حاضر دی، آماده دی، تاسو میسج وکړئ. او بله د میسج د یو منټ نه یو نیم منټه پورې یو میسج بکې، او یو منټ نه به یو نیم منټه پورې زمونږ شیخ صاحب تاسو له جواب درکوي. او د مناظرې ټیم د یو غنټې نه واخله تر یوې نیمې غنټې پورې به انشاءالله ټیم وي. موږ د مناظرې ټیم یو غنټې نه یوې نیمې غنټې پورې ویلي وو په سر کې، او دا د تقریبا چې 9:30 کېدو والا شي د 5 نیمو نه، نو دا 3 غنټې د مناظرې تقریبا چې وشوي. او نه پوهېږو نو تاسو شیخ صاحب خو لګیا دی، شیخ حقانی صاحب دلایل پیش کوي، بار بار دلایل هم درته پیش کوي، او سوالات چې کوم کړي هغې جوابات هم ورته نه دي میلاو شوي، او هغه سوال کې هغه ته جواب نه میلاویږي. تاسو سوال کوئ، تاسو وایئ چې موږ ته هم جواب نه میلاویږي. نو بس ټول ملګري دغه مناظره واورېده، هر سړی د خپله قضاوت وکړي، او د مناظرې ټیم تقریبا ډبل ټیم یې واغستو.
نو مناظره په دې ځکه ختميږي بیا که په بل ټیم کې کوم بل ورځ بیا مناظره کول او به کې کني دغه خبرو باندې د هر سړی د خپل علم او خپل عقل باندې قضاوت وکي. مولوی صاحب څنګه عقیده واضحه مسله ده دا تا د کم ځای نه یاد کړل ته خپل نه پوهیږي خامخا به درته چا ویلي وي کنه نو ته خو چې عقیده چې کله واضحه ده نو څنګه پکې تأویلات کوي بیا ولې وضاحت پسې نه ځي ظاهر پسې ولې نه ځي بیا دویم ته چې عقیده چې دا واضحه ده نو چې کله واضحه ده او فروع هم واضحه دي څنګه په هغې کې تقلید کوي په دې کې نه کوي بل په دې باندې دلیل څه دی مولوي صاحب اخر دغه دلیل خو پیش کړه که نه چې په عقیده کې تقلید شته دی او په فروعو کې په عقیده کې تقلید نشته دی عفوا او په فروعو کې تقلید شته دی دغه یو دلیل خو راوړه که نه چې فرق یې ثابت شي چې یاره تاسو په فروعو کې تقلید وکئ ځکه دا غیر واضحه دي حال دا دی چې تاسو په واضحه مسلو کې تقلید کوئ لکه د شوال روجې د ماښام د مانځه نه مخکې 2 رکعته نفله او داسې دلیل راوړه چې په عقیده کې تقلید نشته دی دا راوړه دا دلیل شابه یو اثبات د عقایدو دی بل فهم د عقایدو دی اثبات د عقایدو کې تقلید نشته ځکه عقاید واضح مسائل دي او فهم د عقایدو من النصوص چې څوک نشي کولی بیا په هغې کې تقلید شته او په هغې کې موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مقلدین یو ابو منصور ماتوریدی رحمه الله د امام صاحب نه رانقل شوي عقاید مرتب کړي او مدون کړي دي د تم د ادنا مناسبت د وجې نه کله کله نسبت کیږي عقاید چې دي دا واضح مسایل دي وروره په دې کې نه چا تاویل کړی دی او نه پکې تعطیل کړی دی د تاویل او د تفویض مقصد یو دی تاسو مجسمه یې موږ ستاسو د تجسیم خلاف یو تاسو د ید معنا لغوي ظاهري اخلي او د ید معنا لغوي ظاهري چې دا جارحه مخصوصه ده چې د وینو د اډوکو د رګونو د پلو نه جوړه ده په دې معنا باندې الله ته ید ثابتول دا د مجسمه او عقیده ده او دا شرک ده موږ د الله صفت منو ید بالکل واضح ده ثبوت منو چې دا د الله صفت ده خو دا معنا لغوي ظاهري الله پاک ته نه ثابتو معنا لغوي ظاهري بلکې داسې وایو چې معنا مراد الله ته معلومه مولوی دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل صاحب دروغ هم لډیر ونیول په دې حدیث کې هم دروغ ویلي دي د کې خپل په تقلید باندې رد دی حدیث ته وګوره لږ نظر په واچوه په دې حدیث کې په تقلید باندې څه رد دی په دې حدیث کې خو د تقلید اثبات دی د مدینه منورې خلک مقلد شخصي د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه هغوی خو حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه ته ویلي چې لا نتابعک یا ابن عباس وانت تخالف زيدا فتح الباري وعمدة القاري کې لیکلي دي نو الته خو صراحتا دوی تقلید شخصي د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کړی دی دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل باطل تیختا مکر ازمریان راغلل ولې د تقلید باندې رد دی د رد دلیل پیش مولوی صاحب ستا ومنو که د سهارنپوري ومنو هغه وایي مونږ په فهم او دارنګې په اثبات په دواړو کې چې دی مونږ په ابو منصور ماتوریدي پسې رواني او ته په امام ابو حنیفه پسې رواني نو اوس مونږ ستا ومنو که د ستا د سهارنپوري ومنو د چا ومنو مولوي صاحب ته خو عجیبه سړی عجیبه د خپلو کتابونو نه نن انکار هم کې دویم په اثبات د عقایدو کې په فهم د عقایدو کې په دې فرق باندې لږ دلیل راوړه چې اثبات د عقایدو کې به تقلید نه کې په فهم د عقایدو کې به تقلید کې په دې لږ دلیل راوړه په دې باندې هم لږ دلیل راوړه زما قدردانه تا نظر شم تا ته به شاګردان هم ناستي که نه ماشاءالله ماشاءالله اوامرونه واورئ ګوره دا ټول چل ول دوکه ده ګوره تقلید مقلید نشته دی نه امام ابو حنیفه صاحب شته دی په عقیده چې اصل شی د امام صاحب پسې نه ځي په اصل شي کې ورپسې نه ځي او په فروع کې ورپسې ځي دوی خپله وایي چې ګوره عقیده اصل ده ځکه ورته اصول وایي نو په دې باندې دلیل راوړه چې تاسو ولې په فروع کې په امام صاحب پسې ځئ او په عقایدو کې یا تقلید نه کوئ یا کې کوئ نو د ابو منصور ماتوریدي کوئ اوس ګډ تشویش دی دلته کله وی کوي کله وی نه کوو څوک وی کوي څوک وی نه کوو په عقیده کې تقلید موږ د چا ومنو یو خبره وکړه پیش کا کم ځای کې سهارنپوري صاحب ویلي دي بس دا حواله پیش کا
کې لیکلي دي چې موږ په اثبات د عقایدو کې د ابو منصور ماتوریدي مقلدین او په فهم د عقایدو کې ما خو درته مخکې ویلي چې ابو منصور ماتوریدي ته د ادنا مناسبت ته وجه نه نسبت کیږي چې د امام صاحب نه رانقل شوي عقاید د مرتب کړي او مدون کړي. د سهارنپوري حواله پیش کړه هغه مخکې چې د دروغ ویلي هغه حواله پیش کړه کوم ځای کې د سهارنپوري صاحب پسې چې کوم دروغ ویلي هغه دروغ دي ثابت کړه. ټول وابیان لاندې دي بس شیخ امین تقلیدونه کوي د وسانیو ملایان تقریرونه اوري او کتابونه ګوره نور پسې اندوی پسې تقلید کوي خو بس صرف ځان ته نه ښکاري دا نور د ټول ښکاري. ها کلیپونه شروع شول مولوي صاحب د دې خبرې جواب سبا تیار که سیده مناظره به په دې ځای باندې ودرو سبا د دې خبرې جواب تیار که چې په عقیده کې تاسو تقلید کوئ که نه کوئ. یو خبره ماته وکړه بس چې زه در سره په هغه خبره لاړ شم. یو خبره هغه 35 سوالات مې درته پاتې دي دا یو خبره. دویمه خبره پکې دا ده چې فرق د فروع او د اصولو به راوړي. دریم دلیل به راوړي دې خبره چې په عقیده کې ولې تقلید نه کوئ په اصولو کې ولې کوئ. سیده د دې شی او دغه نور سوالات چې کوم پاتې دي دغه جوابات به هم وکړئ. ولې چې دغه حواله دا څه شی ده نحن المقلدون لابي منصور ماتوریدي دا څه شی ده مولوي صاحب دا حواله نه ده. او کله وی چې په عقیده کې تقلید نشته کله وی چې شته کله وی ابو منصور ماتوریدي پسې رواني او کله وی چې مونږ په دغه پسې رواني کله په فهم کې شته دی په اثبات کې نشته کله په دوانو کې نشته. ستا کومه خبره ومنو. اوس کلیپونه سهارنپوري رحمه الله حواله چې د ذکر کړې ده نو ګوره سهار ما درته مخکې ویلو چې موږ تقلید د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په غیر واضح مسایلو کې کوو لکه مسایل غیر منصوصه مسایل منصوصه متعارضه مسایل منصوصه محتمل التویل او مسایل منصوصه غیر مبینه الحکم په دې کې تقلید ده. او پاتې شو د عقایدو مسایل یا بعضی واضح مسایل نو په هغې کې تقلید نشته. سهارنپوري رحمه الله چې لیکلي دي چې موږ په فروعو کې د امام صاحب مقلدین یو او په عقایدو کې د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله پیروي کوو. نو ګوره عقایدو کې تقلید نشته نه د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله او نه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. خو په عقایدو کې دو شیان دي یو اثبات د عقایدو دی بل فهم د عقایدو دی د نصوصو نه. په اثبات د عقایدو کې تقلید نشته او په فهم د عقایدو کې د نصوصو نه په هغې کې موږ د امام صاحب مقلدین یو. ابو منصور ماتوریدي چې سهارنپوري رحمه الله نسبت کړی دی ما خو درته مخکې مو ویلي چې دا د ادنا مناسبت د وجې نه سهارن ماتوریدي رحمه الله د امام صاحب نه رانقل کړی شوي عقاید مرتب کړي او مدون کړي دي نو دته نسبت د ادنا مناسبت د وجې نه کیږي. لکه د بخاري احادیثو ته خلک د بخاري احادیث وایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي خو امام بخاري ته د ادنا مناسبت د وجې نه منسوبیږي چې دی تدوین کړی دی. نو دارنګې د عقاید ابو منصور ماتوریدي ته منسوبیږي د ادنا مناسبت د وجې نه چې د امام صاحب نه رانقل کړي شوي عقاید مرتب کړي او مدون کړي دي. پما تاریخ گوادی زدیو بلدی یادگم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادگم آخر ما می چیڑا ز حنفی یادگم. الحمدلله ګوري ورونو دی لا مذهب خناس د دې قابل نو چې ما د سره مناظره کړې وي خو زمونږ ورورو مخکې وهابي اوسې توبه ایستلې د حنفي شوی دی هغه د خپلې تسلی دپاره مدرسې ته راغلو او زه یې مجبوره کړم چې د دې کس سره زه مناظره وکړم که نه زه په واټساپ باندې مناظرې نه کوم ځکه چې په واټساپ باندې مناظرې هسې بې عزتي وي مخامخ هر چا ته په هره مسئله باندې مناظرې ته موږ تیار یو. به هر تقدیره د دغې حنفي ورور چې مخکې وهابي و اوس حنفي شوی دی د د تسلی دپاره زه ورسره مناظرې ته تیار شوم د دغې له مذهبه سره. تاسو مناظره په خپله وګورئ. زما په ذهن کې د دې مناظرې خلاصه دا ده چې ما 3 آیتونه او تقریبا د پیغمبر علیه السلام 15 احادیث په دلایلو کې پیش کړه او د مقابل طرف د خولې نه یو آیات راووتلو او نه یو حدیث. تاسو ټوله مناظره واورئ چې د دعوه دا وه چې تقلید بدعت دی او د دې دپاره نه کوم آیات پیش کړو نه کوم حدیث پیش کړو تر آخره او ما الحمدلله 3 آیتونه او تقریبا 15 احادیث پیش کړه. بل تاسو په دې ټوله مناظره کې وګورئ د کم سوال بې جوابه پاتې شوی دی د ټولو سوالونو ته الحمدلله ما جواب کړی دی
او زما سوالونو ته تر اخره پورې هیڅ جواب ملاو نشو. ګوره تر اخره پورې ما درته ویلي چې د تقلید تعریف وکړه او د نشو کولی. تر اخره ما درته ویلي چې د بدعت تعریف وکړه جامع او معنی، لیکن د نشو کولی. صرف یو آیات پیش کړو چې بدیع السماوات والارض، په هغې کې ما ورته ویلي چې د دې بدیعو فاعل خو الله پاک دی، دلته خو د الله پاک ته د بدعت نسبت وکړو. بل دا دی چې په تعریف کې خو جنس او فصل وي، په دې تعریف کې جنس او فصل کم دی. دریم ما ورته ویلو چې دا منسوسي مسله ده او که اجتهادي. ته چې وایي چې تقلید بدعت دی، دا منسوسي مسله ده او که اجتهادي. نو ګوره پرونۍ مناظرې تاسو واورئ، په هغې کې ویلو چې نه منسوسي مسله ده او نه اجتهادي مسله ده، دا بدعتي مسله ده. هلته ځان ته بدعتي ویلی چې څوک تقلید ته بدعت وایي، دا جمله چې څوک وایي هغه بدعتي دی. بیا په دې دویمه مناظره کې دا ویلي چې دا منسوسي مسله ده، یعنی دلته شارع ته بدعتي ویلي معاذ الله. پرون ویلو چې نه منسوسي ده نه اجتهادي ده بلکې بدعي ده، یعنی مطلب دا چې خپل ځان ته بدعتي ویلي. او نن ویلي تاسو هغه خبر او دا خبره سره یو ځای کوي، نن ویلي چې دا بدعي ده منسوسي مسله ده، نن شارع ته بدعتي ویلي، هغه بدعت شارع ته منسوب. بل ماته نه تپوس کړو چې اکابر مقلدین بدعتیان او کنه د حوالو سره می لوی لوی محدثین ورته پیش کړه، د امام بخاری استادان می ورته ذکر کړه چې هغه مقلدینو. نو ته دې ته بدعتیان وای او کنه، نو د دې نه وتښتېدو، وای موږ په چا باندې شخصي فتوا نه لګو، موږ تقلید ته بدعت وایو او مقلد ته هیڅ نه وایو. دا عجیبه کار دی چې مصدر بدعت او مشتقی ته هیڅ نه وایي، دا مصدر او دا مبدا خو تر مشتقی پورې قائم وي. بل اخیری عجیبه خبره دا ده چې ما ورته ویلي چې د هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې د وابیانو تاریخ پیش کا. چا د تقلید په خلاف باندې کتاب لیکلی دی. په بر صغیر کې د غیر مقلدینو یو مسجد تاریخ راته بیان کا چې په هغه په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکینی وي. د یوې مدرسې تاریخ راته ذکر کا چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکینی وي. یو 2 پاړې رساله راته ذکر کا، خو تر اخره پورې د هیڅ پیش نه کړی شو. نور تاسو محاکمه په خپله وکړئ، ټوله مناظره د اول نه تر اخره پورې واورئ، انشاءالله چې ستاسو تسلي به په دیوبل جان راغلل علیمان راغلل باطل دیتا مکر ازمریان راغلل باطل دیتا مکر ازمریان راغلل